اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. د قرآن کریم د شروع کول نه مخکې بعضې هغه قواعد ما تاسو ته ویلي چې هغه تاسو ته مدد درکوي د قرآن کریم په فهم کې. بیا هغه قواعد چې تاسو ته د قرآن کریم په فهم کې او د هغې باندې پوهېدلو کې مدد درکوي هغه بیا درې قسمه دي. څو قسمه؟ درې قسمه. یو هغه دي چې ټول قرآن کریم پورې متعلق دي، یعنی ټول قرآن کریم سره تعلق لري. او دویم قسم هغه دي چې هغه د هر صورت سره تعلق لري. او دریم قسم هغه دي چې هغه د هر آیت سره تعلق لري. نو دا په دریو نوع باندې په دریو مقاصد باندې مونږ تقسیمو. اول مقصد کې مونږه هغه بنیادی مقاصد و لوی مضامین ستر غټ مضامین چې هغه په ټول قرآن کې بیانېږي هغه مضامین مونږ بیانو. څوک دغه ډیروم بیانې مونږ یې و بیانو، څوک نه هم بیانې، دا سم پکې شته دی. خو د اصطلاحاتو فرق ته دوره خبره نه ده. و چې مونږ کوم بیانو په هغې کې اولنی اصل توحید دی، دویم اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دریم نمبر صداقت د کتاب دی، څلورم نمبر قیامت د اثبات د قیامت دی، او پنځم نمبر هغې کې جهاد دی، شپږم نمبر انفاق دی، وم نمبر عقیده د ولا او د برا یعنی د دوستی او د دشمنی هغه ده. او د دې سره بعض حضرات دا مضامین تقریبا 9 ته رسي او هغوی سره آداب د معاشري هغه او امور انتظامیه د تنظیم آداب چې ورته وي هغه سره یو ځای کې موږ دغه د تنظیم آداب او د آداب د معاشري دا بیا موږ په باب د جهاد کې بیانو. به هر حال دا و مضامین په دې کې د ټولو نه اولنې مضمون د ټولو نه اهم او غټ مضمون هغه د توحید دی. او د توحید معنی مې تاسو ته کړې وه چې د توحید معنی سره الله جل جلاله سره شریک نه منل، نه په ذات کې، نه په صفاتو کې، او نه په حقوقو کې. د الله سره شریک نه منل دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته توحید ویل کېږي، دې ته وحدانیت ویل کېږي. قرآن کریم مونږ دغه کتل چې قرآن کریم دا مضمون په کم شکل بیانوي، په کومو قسمونه بیانوي. نو غټ ما تاسو ته څلور قسمونه ذکر کړل که خیال کې راځي. یو قرآن کریم د توحید د اثبات دپاره رد کوي په شرک فی العلم باندې چې عالم الغیب یو الله، فرشتي نه، انبیاء نه، جنات نه، دغه شانتی انسان دغه معبودان باطله نه، په مخلوق کې هیڅ څوک نه. عالم الغیب یو الله دی. دغه رنګ عالم بما کان او عالم بما یکون، علم محیط د یو الله تعالی دی. صحیح شو؟ علم محیط بل چا سره نشته دی. دغه شانتی ورپسې دویم نمبر رد کوي په شرک فی التصرف باندې. د الله په قدرتونو کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته دی. دا کارسازی او دا کارونه چې کوي دا الله تعالی کوي. بیا نظام په دوه قسمه دی، یو نظام تکوینی دی او یو نظام تشریعی دی. نظام تکوینی کې هم الله تعالی مختار کل، قادر، قدیر ذات څوک ته الله دی. او په نظام تشریعی کې هم حاکم، شارع، مشرع څوک ته یو الله تعالی دی. دا مې ذکر کړو، بیان کړی وی آیتونه پر تر او باسي. دریم نمبر عنوان او مضمون چې کوم دی نو هغه رد شرک فی الدعاء دی چې په ما فوق الاسباب د اسباب نه پورته دعا چې غواړو، مدد چې غواړو، د چا نه به غواړو؟ د الله نه. صحیح شو؟ بیا هغې باندې د هغې طرز او طریقه په قرآن کریم کې چې شرک فی الدعاء باندې قرآن څنګه رد کوي. نو په یو په لسو طریقو سره که تاسو خیال کې راځي لس حکمونه لګولي چې څوک دعا د غیر الله نه وکړي کافر دی، مشرک دی، ظالم دی، هغه ډېرې فتوی وي.
بیا دا غینه پس رد شرک فی العبادت یعنی توحید فی العبادت ثابت اول چې الله تعالی په عبادت کې یک یوازې معبود برحق یو الله دی او د الله جل جلاله نه غیر الله جل جلاله نه غیر بل څوک معبود نشته دی معبودان چې څومره باقی تیریږي هغه معبودان باطل دي بیا د رد د شرک فی العبادت رد چې کوم دی هغه قران کریم په کوم انداز باندې کړو نو هغه مې ته بیان کړو چې کله نفی مجرد هغه پرون ویلو کله نفی مع الاثبات لا الا دواړه راځي کله چې کوم دی نفی د غرازی د براءت د صالحان او خلقو د معبودان باطلونه د شرک فی العبادت نه براءت کول د معبودان قرآن ذکر کوي هغه مې آیاتونه ذکر کړو کله قران کریم چې کوم د نفی د موجبات د عبادت کوي ولی عبادت کې د کې څه چل د کې څه وجه ده د کې خو یو فائدہ نشته چې تر د عبادت کې کله به مطلب هغه صفات د معبودان او باطلو ذکر کوي کله به هغه صفات ذکر کوي چې هغه نه ودا ثابتي چې دوی د عبادت حقدار نه دي او کله به قبایح د شرک فی العبادت وي چې بیا مې ته هغه اتو قبایح د ذکر کړو او کله به د توحید فی العبادت فواید د ذکر کوي هغه مې د ذکر کړو لس نو دا په دې طرز باندې دا سلور قسمه شرک رد کړو نو ثابت کړو چې توحید د الله تعالی الله عالم الغیب دین دا معلومه شو عالم الغیب یو الله دی بل څوک نشته دی متصرف خوش یو الله تعالی دی بل څوک نشته دی ها د دعا غوښتو حقدار فوق الاسباب یو الله دی بل څوک نشته دی معبود برحق یو الله دی بل څوک نشته دی دا مسله د ثابت کړه دویم قسم دا شرک اعتقادي او تاسو خیال کړئ دویم قسم شرک فعلی توحید فعلی ما تاسو ته وی دا زمونږ د استادانو اصطلاح ده توحید عملی غني شرک عملی علما کله ریا ته وی ریا خو ریا شرک اصغر دی یو په شرک اکبر کې شرک فعلی دی شرک اکبر کې شرک فعلی څه ویل کیږي شرک فعلی دی ته ویل کیږي دو قسم دي شرک فعلی یو چې کوم دی په تحلیل او تحریم کې د الله نه غیر بل چا تصور کول دي اختیار ور کول دي او یو په نذور کې نظر سره نظر د الله نه غیر بل چا له نظرونه منل او منخت منل دا د شرک فعلی اقسام دي دا دوه قسم دي ښا تحلیل او تحریم کې مقصد دا یاد ساتي دا خو مخ کتاب ستیر شو هغه په حاکمیت کې لیکن دا تحلیل او تحریم بدل دي هغه کفر او دا شرک دی کفر دام دی خو لیکن دا بیل کفر دی دا کم شرک دی شرک په تحریمات الالهیه وای سوتوي شرک په تحریمات ورته وای بیا تحریمات دو قسم دي یو تحریمات الہی دي یو تحریمات غیر الله صحیح شو نو تحریمات الہی صحیح او تحریمات د غیر الله څخه دي دا باطل دا برته خی د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې یو څوک د الله جل جلاله هغه سيزونه د الله جل جلاله هغه سيزونه حرام کی چې کوم الله تعالی حلال کړی دي د صد وجنا خوفا من الغير وتقربا الیه د بل چا د ډار د وجنا چې وو کدا کار نه وکړو نو دا نقصان برات را ورسیږي وتقربا الیه وغبل چا ته فزان ورنږدې کوي چې چرته دا شی حرام کوم نو ما ته په تقرب حاصل شي نو دا څه شی دی ته ویل کیږي شرک په تحریم دا سوی شرک په تحریم دار شرک فعلی په اقسام کې راځي ښا قران کریم دغه شرک کوم دی د دې رد کوي خو په کوم انداز باندې کوي نو طرز دا چې دا په سو عنوانات باندې قران کریم رد کوي اولا خدا طریقہ کار وی د قران کریم چې امر کوي بتحلیل ما احل الله الله جل جلاله چې کوم شیان حلال کړی دي نو تاسو به چې دغه شیان حلال دغه شیان څخه حلال او ګڼه ما حرام دا حرام و ما لکه سوره بقره یوصل اتش پیته 168 نمبر آیات سوره بقره کی 168 نمبر آیات راو باسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلقو کلوا خری تاسو مما د باز یا غنا فی الارض چې پزما کې دی حلالا طیبا حلال پاک وای خری نو دا بس څه خورم
خوش دا ټول سيزونه دا خوراک امر خو د وجود د پاره امر د وجود د پاره ور دا خوراک به واجب ته چار سبب خورم چې څه حلال دي به خامخا خورم نه علماء کرام دلته کې وای دا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا چره نو دا د رد د پاره د په هغه چا باندې چې غوی حلال په ځان حرام کړی نو دا د اباحت د پاره دي ځکه علما وایي چې دا امر د څه لپاره د اباحت لپاره یعنی دا مباح غنی د ځان لپاره چې کوم چیزونه الله حلال کړی دي نو هغه چیزونه ځان د لپاره مباح کوي د خوراک د لپاره مباح کوي حراموي ما مطلب دا دی ها دې ته ویل کېږي امر بتحلیل ما احل الله امر په حکم په د هغه چیزونو په حلال ول سره چې کوم الله حلال کړی دي چې الله حلال کړی دي نو ته ما حرام ور دغه رنګي دا کلو بیا ډیر راځي 172 کې بیا راځي 168 کې مخکې تیر شي بیا 172 کې راځي یو سل دعا ویا کې یا ایها الناس کلوا مما رزقناکم ها بیا راځي کنه دا بیا کلو د دې کلوم دک معنا راخه دغه شانتي سورته مائده وګورئ سورته مائده شپږم سپاره 88 نمبر آیات 88 آیات ته التوی فوکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا او خری تاسو دا اغنا چې الله رتا رزق در کړی دی حلالا طیبا حلال پاک دام دغه ځکه د تحلیل ما حل الله د پاره ده دا نو چې کنه بس خوراک خامخا دا غسلن واجب دی او فرض دی نه چې تاسو مړه خوړې چې هغه وخرخو حرام وای ما فزان بنده وما خوشي دا کار مکوه دا رنګ سورتی انعام ورپسې ده او اتمه سپاره کې سورتی انعام دی 118 نمبر آیات یوصل او اتل سمایات ها یوصل اتل سمایات یادام کو فکلوا مما ذکر اسم الله علیه نو خری تاسو مما د اغسذنا ذکر اسم الله علیه چې ذکر شوی نوم د الله پاغي باندې په وخت ذبح کې په وخت ذبح کې په نوم د الله ذکر شو نو هغه خری ان کنتم بیااته مؤمنین کچری تاسو پایاتونو د الله تعالی باندې ایمان راوړونکي د ایمان تقاضا دادا چې تحلیلات د الله تعالی حلال وګڼه تحلیلات د الله تعالی محرم وا دای دغه څخه دا یو طرز شو د څه د پاره د رد د دې قسم شرک د پاره یو طرز شو چې نه حرام ول مکوي حلال وګڼي دویم عنوان او دویم طرز دادی چې دغه براه راست پر تراشی چې نهی به وکي منع به وکي د تحریم د ما احل الله الله چې کوم چیزونه حلال کړی دي هغه محرموي اوس ورته وی کنه هغه حلال کړي اوس په اخکار صراحتا منی کوي چې می حرام و دا دویم عنوان دی دویم طرز دی ښا لکه سوره مائده ها سوره مائده 87 نمبر آیات کې راځي و اتیایم آیات کې راځي ښا یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم محرم وی وسیتوی خا می حرام وی پاک هغه چې الله حلال کړی دي تاسو لپاره ولا تعتدوا او تجاوز مکوي د احکام د الله نه دا غینه تور تیر شه ځان نه پکې احکام راو باسه مکوا ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی نخو خی هغه تیر وتون کی د احکام د الله نه داسه دریم عنوان برتا فدی خبر لګی چې تحریم د ما احل الله د الله د حلال کړو شو سيزونو د الله د حلال کړو سيزونو حرامول چي دي دا کذب د دروغ دي او دا افترا د په الله باندې دروغ تړل دي الله ته دروغ نسبت کول دي ښا ته یو شی الله حلال کړی دی او تر پاسې دي چې دا منګه سکلو بند کړو حرام نکو نو دا حرامول څه دي دا کذب و افتراء علی الله فالله باندې دروغ تړل دی او افتراء ده لکه سوره مائده دغه سوره 103 نمبر آیات یوصل او دریم آیات ها صحیح شو ما جعل الله من بحیرة ما جعل الله ند مقرر کړی الله تعالی من بحیرة کما بحیرہ غ وقت کړی شوی ولا صائبه او ناغه صائبه خوشي هغه صائبه چې هغه به دغه کړی وا داغي به اشاره کړی به د چاره پر د خپل الہ او د پاره ولا وسیله او ناغه په واسطه کړی شوی ولا حام او ناغه حام دا سدي دا سلور سيدنا ديسو دا سلور سيدنا چې دي نو دا امام بخاری رحمه الله وایي
وی الذي يمنع درها للطواغيت بحیره هغه چې د هغه شوده چې کوم دی نو د طواغیت یعنی د باطل او الہو د پاره بند کړی شو چې دا به صرف د هغه کاری دا ګورې د هغه من جوور نه بغیر څوک نشي خوړې کګوته دی ورولې غار کېږي خو شي نو دا بسو دا به دوی کول دي ته به بحیره وي ها د دې دا بسو مخصوص مقدار ان شاء الله چې کله صورت راشي بیا هغه د پوره تفصیل ته کوم چې بحیره کې سورہ اقوال د مفسرین او صاحبہ کې سړي نو هغه به دا خبره کوله چې رورا یو خاص مقدار بچی به راوړل نو بیا به دا هغه وخت کټ کړو پوښوي ایته بحیره وی بس د دې شو د بس صرف اوس د دې الہو ته وقف تي د بل چا په سکار نشته دی هغه باطل او الہو ته به وقف کړه دې ته بحیره وی صائبه چې دا نو هغه د یسیبون لالهتهم دیبا هغه دغه کړه اشاره به کړه د خپل الہو د پاره او په لا يحمل عليه شيء فدی باندې به هیڅ شی د پاسه نه کې خود وی ګوردا صحیبه ده خوښوي دا صاحبه ده دې ته بس نوای دریم اسم وسیله او وسیله به هغه وا چې هغه به بچی اوځي ګول او بیا به د هغه د نر بچی سره مذکر بچی په یو ځای پیدا شته او امین د پیدا شي به دا وسیله ده نو دې ته ځکه وصلت به اختها او شکنه دا خپل خور سره پکې ملاو شو وصلت باخاها باخيها او باخاها ډول راځي دا خپل رور سره ملاو شو نو بس د دې به اوس لغه نه کړه نو دغه وسیله او حام چې اونو هغه به هغه چې نه او خبا هغه نه بلار بشوي مذکر به او لسم بچ کوم دی هغه چې بلار بشو هغه مذکر بچی راوړو هغه ته به حام وي په هغه باندې به رورا دغه نه کولو بار بوره په نوړه ودا د الہو د پاره دی دغه به هر حال دغه ټول چې الله وی ما جعل الله خدا نه مقرر کړی دا خو دې ځان نه مقرر کړ خاطر ځان نه مقرر کړ نو الله سوې فتوا په لګی ولکن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کافر دي ها دا کار کفر دی یفترون علی الله الكذب تړي په الله باندې دروغ دا په الله دروغ تړل چې دې ځان نه پاو زناورو کې دا قسمونه راو باسل الله پاک پکې نه دی راځي چې دې پکې راو باسي نو دا حرام دي دا ناروا دریم کله به دغه تحلیل دغه تحریم د مراد کول او شرک په تحریم د رد د پاره بس کوي دا خبره بکې چې تحلیل ما احل الله ته دی نو دا د مقتضیات د ایمان نه دی چانه دی ایمان دا تقاضا چې ته د الله حلال کا او د الله حرام څه کا حرام کا او هغه مخکې ته شو فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین التسوره بقره کې تیر شو چې ایمان دغه د تقاضا دارا چې تداسه وکړه بل عنوان بداوی چې تحلیل د ما احل الله دا خالص توحید فی العبادت ته خالص څه دی چې د الله حلال کی دا توحید فی العبادت ته چې د الله حلال د حرام کول دا شرک فی العبادت لکه سورۃ النحل کې راځي سورۃ النحل سوار لسمه سپاره کړي 114 نمبر آیات ته یوصل او سوار لسمه آیات فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا نو خوري دا اغنه چې الله درکړي تاسو ته حلال پاک واشکروا لله او شکر ادا کوي دا الله تعالی په دغه نعمتونو باندې ان کنتم ایاه تعبدون که چریه تاسو خالص داغه عبادت کوونکی که خالص داغه عبادت کې نه دا الله حلال دا الله حرام کا او کنا توای چې خالص نکوما شرک کوما نو بیا داغه حلال به حرامي او داغه حرام به حلالي پنځم عنوان دا دی چې زجر ور کوي زواجر دی په تحریم د ما احل الله باندې زجر خو مته ویلو کنه شکنل دی صحیح شو کنه راټل دی زور نه ور کول دی دا ور کوي یعنی او هغه پس کوم انداز ما تاسو ته چې ور کوي با دا غي د زورنی او د شکنلو انداز دادی چې پاغي آیاتونو کې بس چل کوي پاغي کې بداوی بد اخلاق بد اقوال بد افعال بد اعمال به ذکر کوي چې ولکه دی بد اخلاق ته وګوره دی دا کار کوي دی ته وګوره دا برته ذکر کوي لکه سورۃ انعام یو سلون لسم آیات 119 نمبر آیات تاسو باسي وہ مسی پارا کې دی نو خبر ته سورۃ نمبر یاد شي چې اردا پکې یو سلون لسم 119 کا وسشکانی خا وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم او سشل تاسلرا لسمانا اي دليل لكم ولك سدليل لتاسرا
وما لكم او سشویل تاسو لره نه دلیل د تاسو سره الله تاکلوا چې تاسو نخري مما د اغنا ذکر اسم الله علیه چې اغست شوی نوم د الله پاغي باندې د الله نوم دی په واسطه خو حلال شکنه بیا ولی ته نخري دا زور نه ور کوي وقد فصل لكم او یقینا بیان کړه تفصیلا بیان کړه دی الله تاسو ته ما اغسذ حرم علیکم چې کوم حرام کړی دی پتا سو باندې الا مضطررتم الی مگر هغه چې تاسو هغه ته مجبور شئ د مجبوری په حالت کې تبع حرام حلال کړی دی اخو براشي بیا ان شاء الله تعالی خو به هر حال په دې ځای کې دغه زور نه ور کړه زموږ استشهاد دغه ځای نه دی زور نه ور کړه چې مالکم الله تاکلوا ما ذکر اسم الله علیه ولید الله په نوم باندې حلال شوی شی نه خوري ځان ته بند کړي چې نه اپ ما بند دا بد نه خورم دا باندې کی دغه شان دي سورۃ انعام کې مخکې لاړ شي 137 راو باسي یو سل و دیر سمات ها دلته د مشرکانو تزور نه ور کوي ها مشرکان تزور نه ور کوي وقالوا او باسم وقالوا وایدا مشرکان در دوی بد اعمال بد اقوال بد افعال ذکر کړي هذه انعام دا ساروی دی وحرسن او دا فصل دی حجرن کې بند دی دا بند دا بسوک نخوري سوک بے خوری لا یطعمها نبخوری دا الا من نشاء مگر هغه سوک چې مونږه او غواړو چې دی خوری بزعمهم فعقیده دوی باندې دوی عقیده باندې دوی د خپل عقیده مطابق هغه من نشاء سوک دي مفسرین وای سدنۃ الالهه هغه من جوران د خدایانو دی وی چې دا باغی خریدا او بل څوک نه خوري دا بل څوک نه خوري وانعام او نور ساروی دي حرمت ظهورها چې بن کړي شي دي شاګان د هغه د سورلې د پاره پدی بنه سوريږي دا بندې وانعام او نور ساروی دي لا یذکرون اسم الله علی چې نه ذکر کوي دی نوم د الله په هغه باندې په وخت ذبح کې ولکه پدی به نه ذکر کوي بس دی باندې بد الله نوم نه الله وی سيجزيهم زرد چې بدله ور کی الله دوی ته بما د هغه کارونو کانو یفترون چې دوی تړل دروغ په الله باندې دا خو په الله دروغ تړل د ځان خبر شروع کړی دي دا باندې او دا باندې دا بد فلانی او دا بردی دا بل چاته نه حلال دا حرام ول دا ناروا دي دا دغه زجر ورکوخه دا زجر سره دا رنگم دي سورته انعام کې 139 پس وګورئ یو سل او نه دیر شمایات ها دو آیات بعد گوری وقالو او وایدا مشرکان ما فی بطون هذه الانعام اغه چې پخېټو د دې زناورو کې دي خالصۃ لذکورنا اغه څه دي خالص جایز دي حلال دي زمونږ د ساړو د پارا خالصۃ لذکورنا خالص حلال دی زمون د چاره پارا ساړو د پارا ومحرم او بندي علی ازواجنا فخذ زمون باندې خذ به نخري وای ښا دا په کې ځان نه تقسیم وکړو و ان یکم میتتن او که چرته دغه د خیر کې دا بچی چې دا و مردار پیدا شو نو فهم فيه شرکا جب دی په دې کې ټول شریکو جب ټول خړه په شریکه چې مردار پیدا شو ورا دې ټول خو تبرکان وې دا ډېر خوشاله پوه شو نو بیا به ټول خړ سيجزيهم وصفهم بما كانوا يعملون دا شو دغه شانتي سورۃ یونس یو لسمه سپاره کې ده هغه کوم دا زجر ور کوي آیات دې ایک دغه 59 15 لا یوکا پیتو قل ورتوایا ارایتم معنا سره اخبرونی او کتا ته پته نو ماته وای کنه الله وتوي ارایتم تاسو ته معلومه ده نو ماته مخی ماته خو نه معلومه چې الله وای ماته نه معلومه مطلب دا شیش قاله نه کنه نو اسی دې او زجر ور کوي ارایتم اخبرونی خبر را کوي ماته ما انزل الله لكم من رزق یا ارایتم اتفکرتم تاسو په دې خبره کې چرته فکر کړی دی ما انزل الله لكم هغه چې نازل کړی دی الله تاسو لپاره من رزق کم رزق درکې نزول کله مانند ورکول سره راځي فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو جوړوي پاره کې حرام او حلال درکړل الله نو کر زمای ټټو دار صدا خان سره نو دغه چې مطلب درکړل الله تقسیم پکې تخپل شروع کړو چې دا پکې حرام دی او دا پکې حلال دی دا کوم الله واور کنه خو چې څوک خالق ته حاکم هم دی کنه چې څوک خالق ته حاکم هم دی هغه ته وخت کې چې هغه ته کم باندې هغه بند چې کم ته حلال هغه حلال خو دا دی ها دغه رنګ سورته اعراف
اتم سپارہ کې دی 2 آیات 32 نمبر آیات وګورئ پیدام کو قل ورته وایا من حرم زینت الله سوک ته چې بن کړي دي حرام کړي دي زینت الله تعالی هغه زینت التي هغه زینت اخرج لعباده چراو باسلې دي یعنی پیدا کړي دي د بندګانو خپل د پاره والطيبات من الرزق او سوک دې چې هغه حرامي هغه رزق پاک چې الله پاک حلال کړي دي الله پاک پیدا کړي دي بندګانو د پاره سوک دې چې دا حرامي د سره دغه دې اختیار دې چې دې راضي او دې داسې نه حرامي دا زور نه ورکړه دا په دې بعد وختونو کې وشي کنه پخوا او اوسم په دې دغه کې ستاره پنجاب کې آباد اشتره دا جاهل او فلسفي صوفیان دا ولګ کنه بس لکه مرید پتا دا شی باندې خو حسن بصری رحمه الله ناس کو دغه یو چالوار راوړ دې راځي لکه اوخره یا خو یو صوفي غو ناس کو ایزه خو نه خورم ولې نه خوري وی بس مونږ دې د خوراک چرته یو خوښوي دا دینو نعمت مونږ شکر نه چودا کوي حسن بصری رحمه الله وی د ټولو نه بهترین نعمت یخ وبدي په دوه باندې خوښوي په دوه باندې کوي د خدای بیا ته آیات وی من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق پردو خدای باندې دا څه کې لاندې اسه مړکو نو دا شپږم عنوان دا دی چې تحریم او تحلیل دا حق الله تعالی دا یو الله تعالی حق دا الله نه بغیر بل چا حق نه دی سوره مائده چې اول کې تاسو راو باسئ نو دک کی طرف ته ذکر سوره مائده دعوام دادا چې تحریمات د الله صحیح تحریمات د عباد باطل سوره مائده شپږم کې ده صحیح شو اول یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود نصوص وی احلت لكم الانعام الا ما یتلا ولت لكم بهیمه الانعام حلال شوی تاسو لپاره چار پایان فیشوا الا ما یتلا علیکم تحریمه مگر هغه چې پتا سو باندې بداغه حرمت تلاوت کړی شي را روان دي حرمت هغه ته وکیک دی نو هغه نه بغیر پتا سو باندې چار پایان سړي حلال دي درته دغه تحلیل او تحریم زما حق ته احلت لكم الانعام تحلیل ما او الله وی الا ما يتلى عليكم تحريمه چې داغي تحریم په پتا سو بیان شي تحریم بزکوما تحریم زما کار دی دا د بل چا کار نه وم عنوان بدر تدا بیانې چې په تحریم او تحلیل او پاغي کې د چا طاعت کول پاغي کې د چا طاعت کول تابعداري کول دا شرک دی دا څه دی شرک دی وم عنوان بدای سوره انعام یوصل یوشتم آیات راو باسی 121 نمبر آیات صحیح شو ولا تاكلوا تاسو مخری مما داغنا لم يذكر اسم الله علی چې دا غیبانه د الله پاک نوم نه ذکر شوی انه لفسق ها یقینا دا څه دی دا کار د فسق ته یا د عقیدوي فسق ته غو بیا راځي په خپل ځای کې وان الشیاطین دا دی مشرکان پرون تاسو ته ویلو دی مشرکانو مومنانو ته وی وای تاسو دی مخلوقی چې الله ملکی هغه نه خوري او چې تاسو په خپل مړکې نه هغه خوري نو الله وی وان الشیاطین یقینا شیطانان چې دی لیوحون خامخا وحی کوي اشاره کوي خوشوی د باطل الی اولیاءهم هغه دوستان خپل ته صد پار لیجادلوکم چې دوی به دلیل جګړه او کتاب سره مجادله به دلیل جګړه خا اوس د دوی ممنای می معنی کوم اومنل نسچل بوشي که د دوی دا دوی چې کوم چې جایز کړی دا مونږ هم جایز کړو نسچل بوشي الله وی وان اطعتموهم که چرته تاسو د دوی خبره اومنلا نو انکم لمشرکون یقینا تاسو به مشرکان یی تاسو به مشرکان چي ان راوړو جمله اسمیه ان بیا پسې لام تاکیدیه سمې تاکیدات په داخل کوي چې ګوره کوته موروي او دا کار مو کو چې راځه د دې په قانون به چلیږي نو انکم لمشرکون ځکه الله کوم شی حرام کړی دی غوی حلالې نه کیږي نو د الله په حرام او حلال ولو کې او د الله په حلال او حرام ولو کې چې تابعداري څه شو دا شرک شو دغه شان سورۃ توبه لسمه سپاره کې 31 نمبر آیات راو باسي یو دیرشم آیات راو باسي اتخذوا احبارهم اتخذوا جوړ کړی دي نصارا او عیسایانو احبارهم هغه علما خپل ورهبانهم او هغه پیران خپل ها یو دیرشم 31
اتخذوا جوړ کړی دوی احبارهم علما خپل ورهبانهم پیران خپل ارباب من دون الله خدایان غیر د الله نه والمسيح ابن مریم او عیسی چې زوی د مریم دی وما امروا ادوی ته امر نه کړی شوی الا ليعبدوا مگر د دې خبرې چې دوی بندګیو کی الہ واحد د معبود یو برحق لا الہ الا هو نشته د مطاع پرون مال میں تکړه یاد درتا نشته د حاکم مطاع معبود اردا کې بده الہ خپل خپل معنی نو نشته د حاکم مطاع معبود سب الا هو مگر الله دی سبحانه پاک دی الله تعالی د شریک فی الحکم او شریک فی العبادتنا عما دا غنه یشرکون چې دی وسره شریکای ک په عبادت کې ک په حکم کې په عبادت کې وسره عیسی علی السلام شریکو او په حکم کې وسره څوک شریکو په حکم کې وسره شریکو احبار او رهبان ما تاسو په اون لري شان نزول ویلو عدی ابن حاتم راغه هغه مخکی عیسایو و دایات واوریدو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله هم عبدوه هغه خو د عبادت نو کړي نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی آیا دا څه نو چې هغه به کوم شی حلال کو دی به حلال غنو چې هغه به کوم شی حرام کو دی به حرام غنو دوی بالکل دا څه قوا وی چې دا څه ونه دکر دوی هغه اتخاذ الارباب هم دغه معنی دا چې دوی دا خدایان نیولو دا خدای نیولو هغه معنی دغه ده دا دغه نو دا څه شو دا د قران کریم مختلف عنوانات پر رد شرک فعلی کی شرک فی التحلیل والتحریم کی امر وکړو به تحلیل ما احل الله دا الله حلال حلال وګڼي دا الله حلال محرم وي دویم نهی وکړه د تحریم د ما احل الله نه ولک الله چې کوم حلال کړی دی هغه محرم وي دریم نمبر تحلیل د ما احل الله چې دی دا د مقتضیات د ایمان نه دی چې الله کوم حلال کړی دی ایمان تقاضا دار چې هغه حلال وګڼي بیا ورپسې وی چې تحلیل د ما احل الله دا خالص توحید دی دا الله حلال حلال کا دک توحید دی بیا ورپسې وی بیا زجر ورکو رټنا زورنا ویش کنل هغه څوک چې تحریم د ما احل الله کوي الله حلال کړی دی حرامي او شپږم دا وکړ چې تحریم او تحلیل ودا حق د الله دی او وم عنوان دغه چې تحریم او تحلیل او په دې کې د چا طاعت کول دا دواړه شرک دي دا څه شی دا شرک دی ها تاسو په دې باندې پوه شئ کنه اوس د دې دا خدا معنی شوا د دې خلاصه دا شو خلاصه چې تحریمات د عباد و باطل تحریمات د عباد و باطل بندگان مخلوق چې کم تحریم کوي کم شی حرامي دا باطل دی دا ناروا دی اس دغه نشته دی اصل نشته دی اوس بل طرف تراشه تحریم د الله تعالی صحیح تحریم د الله حق تحریمات الہیه صحیح دي الله چې کوم شی حرام کړی دی هغه صحیح دی چې حرام دی نو دا به ثابت دی خو ګور دلته کې ما تاسو ته وی مسله موضوع شرک شروع لکنه نو رد شرک فعلی کوي رد شرک په تحریم کوي نو دا هغه تحریمات یې دا ګور عام تحریمات نه دي صلی الله پاک غلام حرام کړی دا زنا حرام کړی دا ټول حرام دي دلته به موږ هغه تحریمات ذکر کوو چې کم عام اوقات کې الله حلال کړی دي خو په خاص وختونو کې یا په خاص ځایونو کې یا په خاص حالاتو کې الله تعالی حرام کړی دي په خاص حالاتو کې عام طور سره هغه شی دغه شی حلال نو دغه تسویل کیږي دغه تحریم الہی ویل کیږي ها لکه سورته مائده اول تر نه راوړل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمه الانعام الا ما یتلى علیکم اوس د دینه پس یو تحریم کی تاسو ته ګورئ غیر محل الصید وانتم حرم چې نه یی حلالون کی د ښکار په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې تاسو په احرام کې نو بیا بس کې ښکار نو ښکار سه ښکار کول حلال دي که حرام دي حلال خو په خاص وخت کې په خاص حالت کې حرام کو حرام نه کو دا تحریم الہی دا موږ د یو الله منو د بل چا نه منو چې هغه وایي چې نه را پاسي او وایي چې را پدې پلانې میاش کې دا شی مکه وای ګوري دا پدې کورونو کې دا رسمونه رواجونه د ګانو غریبانو تا اکثر را پاتې کنا ما خان کې کوټه مجارو کوا خو څه کنه د بت پورز باندې سر مومینځه دا ټول د تحریمات الہیه دا تحریمات عباد دي تحریمات الہیه چې کوم دنو هغه حق دي تحریمات عباد باطل دي خو په داسې قسم ډیر داسې په لیکلو کې دا رواجونه دي هغه غریبانان نه پويږي نو دا دغه د پکار سړی پويږي ها دغه رنگي ام پدی صورت کې مخ کې لاړ شه یا ایها الذین آمنو اے مومنانو ليبلونکم الله
خامخا امتحان کوي الله تعالی تاسو بشیء من الصید فلغون دس ذکرنا تنالو ایدیکم چې رسیږي باغی تلاسون استاسو ورماحکم او نیزی استاسو الله تاسو امتحان کې غدر باندې باندې خلاص ته لاس په درسه کې راوي نسم پنا باندې حرم شریف کې ليعلم الله دا کار الله ولیکي ليعلم الله دې لپاره چې پوښي الله نه ليعلم الله دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی د علم نسبت چې الله ته وچ په قران کې پوښي په معنا د مضارع سره نو هغه معنا بسری هغه به هغه معنا تمیز او اظهار وي ليعلم الله دې لپاره چې ښکارا کې الله من غسوک يخافه بالغیب چې یریږي داغه نه په داسې حال کې چې الله ته نه پټوي الله نه دی لیدلې خدا الله نه یریږي ها په داسې یا بالغیب په حالت د غیب کې د خلق نه په الخلق نه ویني خو بیان دې سکی وای نه د الله نه یریږم دا کار نه کوم صحیح شو دغه رنګ په دې پسې 95 آیات ګورئ یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تقتلوا الصید مقتل و اخکار وانتم حرم پدا سے حال کی تاسو په احرام کیئی ورپسې 96 کې وای احل لكم التبیا بعد شی حلالی احل لكم صید البحر حلال کړی شوی تاسو تخکار د سمندر وطعامه او خوراک داغي اخکار هغه چې خپل اخکار کی طعام هغه چې هغه بل چا وشته دی بل چا راایسته دی او بل چا نیول دی هغه خوراک په احرام کې کيوم خورخه د سمندر هغه د ابو میا شودا سيزنه شو متاع لكم وللسياره دا سامان د ژوند گزارې دی ولکم تاسو لپاره وللسياره او د هر سفر کوون کې لپاره سفر کوون کی قافلی چې کومي سیر کوون کی هغه د پاره دی وحرم علیکم او حرام کړی شوی د پتا سو باندې صید البر هغه ښکار د وچی ما دمتم حرما تر سو پوری چې تاسو په احرام کې واتقوا الله او یریږي د الله نه الذي غذات الیه چې خاص غتبا تحشرون تاسو راجمع کول شي په قیامت کې تاسو په قیامت کې هغه راځي دا ټول تاسو آیاتونه ولیدل کنه دی آیاتونو کې په بعض اوقات کې بعض شی حرام دغه شانت نورم ډیر شته ډوډۍ حرامه ده که حلاله ده پروژه کې پتا حرامه ده صحیح شو دغه شانت وب حرامه دي که حلال دي حلال دي لیکن چې تا نیت وتړو الله اکبر تکبیر تحریمه ده کنه تحریمه ته ولي وای ځکه تا باندې شیونه حرام کړ پوښوي او خبرې در باندې حرام کړی خوراک در باندې حرام کو اسکا کې در باندې حرام کو دای در باندې سکل حرام کړ حلال شیونه خدا کار د چاله دا د یو الله دي ته وای تحریمات الہیه دا تحریمات الہیه الله تعالی کی په خاص اوقاتو کې یا په خاص زایونو کې یا په خاص حالاتو کې سکی الله تعالی یو شی سکی په چا باندې باندې مقصود پدې کې سوي چې الله پاک دا کار کوي حکمت پدې کې سوي حکمت پدې کې اظهار حاکمیت الله کار کول د حاکمیت د الله چې الله حاکم دی ګوره ها کتا سو ګورئ نغه مخ کې آیات کثیر شو کنه په دغه کې یا ایها 95 نمبر آیات یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ها مخ کې څنګه لري اخر آیات څنګه لري اخر آیات عزیز الانتقام دے اغینا مخ آیات کی راضی ان الله يحكم ما يريد وشوی ليعلم الله من يخاف بالغیب غیر کے بیا راضی ان الله يحكم ما يريد الله تعالی حکم کوي هغه چې اراده او چې حاکمیت مطلقه د الله کار کوي چې وو دا کار ولي کوي الله تعالی دا بعض وخت کې زما ذهن نه مني زما عقل کې نه راځي نه بس د دې مطلب دا دی چې الله د خپل ارادي مطابق چې څنګه حکم وغواړي هغه کولی شي نو حاکم مطلق څوک دی الله حاکم مطلق الله دی چې کوم شی حلالي او کوم شی حرامي دا هغه په خاطر دویم نمبر فائدہ پدې کې صدا هغه د ابتلاء څه ده یا ایها الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید ایوه کنه ابتلاء کې چې ودرېګا ليعلم الله من يخافه بالغیب ودرېګا چې څوک دی چې د الله نه یریږي د الله نه یریدون کې سړی څوک دی نو پدې باندې الله تعالی څه کوي هغه معلومي څوک معلومي مؤمن او مشرک څوک معلومي تقوادار او فاسق دا ډول معلوم مومن معلوم کی چې هغه د الله حلال حلال کی د الله حرام حرام مشرک د الله حرام حلال کی او د الله حلال څخه حرام کی تقوادار سره د الله د حلال
استعمال کړو د الله د حرام نه ځان وساتي او فاسق سره د الله په حرام ورکو شي په حلال ورکو شي خوش نو دا د الله تعالی معلومه ښه دا په مقصد شو نو تاسو پوه شئ په دې باندې کا رد الشرک او فی التحلیل والتحریم رد الشرک په تحلیل په حلال ولو حرام ولو کې فیشنانا دویم قسم د دې شرک فعلینا هغه شرک فی النذور دی شرک فی النذور په نظر کې نذرونه د غیر الله لپاره منل نظرونه دا شرک فی النذر توحید فی النظر دا دی توحید فی النظر په دې باب کې دا دی چې د الله د لپاره نظر منل خوشوي منخت چې کې نو هغه د الله د لپاره کاوه دا شی مې د الله په نوم ورکو صحیح کدا کارو چې د بذاکار د الله په نوم لیکوم خوشوي نو دا سړي د الله په نوم یو د غیر الله په نوم باندې نظرونه منل دي دا د پلاني بابا په نوم باندې دا د سخی سي په نوم باندې شو دي ته وایي شرک په نظر ها دام د شرک فعلی په اقسامو کې راځي او په دې باندې قران کریم راکړي ها نو یو خو تعریف ته دي د شرک په نظر ان ينظر شيئا لغير الله تعالی چې یو شی اومني د غیر الله د پاره ويسميها او اغه ته پاغي باندې نوم کی چې د فلانی په نوم باندې شو تقربا الیه د پاره د نزدیکېدو اغه تا ومعتقدا بانه مالک النفع والضر پوښي دې د عقیده کې نه چې دا ماته بیا ګټه راکې دا ماته بیا ضرر راکې کدا مې ونکړل کنه پوښي نو دا بیا پنجاب ته چې ورته دا التمال موږ الحمدلله پښتنو کې دا شی اوس تقریبا ختم دي پنجاب کې بیا ورته یو له سم دي نکړل نو بیا جیلانی څخه فرصت پوښي بیا بغداد پیر سے بلوزوان بیا دي برابر نو دا قسم عقیده لري دا سړي دا شرک په نظر ده ښا دی کې منهج د قران کریم څنګه دی نو هغه دا دی چې یو خبره تداخی چې نظر د غیر الله دا حرام دی نظر د غیر الله څه دی حرام دی ها دا برته کوي لکه سوره بقره دا سوره واړه انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی دا الله پتا سو باندې مردارا والدم وینا ولحم الخنزیر او وخا د خنزیر وما اوهل به لغیر الله او هغه چې پاغي باندې आवाज وکړي شي اوهل احلال आवाज کول دي چې आवाज وکړي شي پاغي باندې لغیر الله د پاره د تقرب د غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله دغه رنګ سورته مائده کې راځي مائده سورته مائده 3 نمبر آیات وګورئ حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی د پتا سو باندې مردارا ودم او وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اوهل لغیر الله به او هغه چې आवाज وکړي چې پاغي باندې د پاره د تقرب د غیر الله دا راځي بیا په سورته انعام کې راځي ما اوهل لغیر الله به دا رنګ په سورته نحل کې راځي وما اوهل لغیر الله به دا ټول څه دي دا نظر د غیر الله ځکه ما اوهل چې دی نو دا څلور معناګانو ته شامل دي څلور معناګانو ته یو نظر د غیر الله دي تم شامل یو چې کوم دی هغه چې د کم ټیم کې علالی کنه نو بسم الله او بسم العزى دا به مشرکان وي یو هغه دی هغه مردار دریم نمبر چې کوم دی نو هغه دا چې ما اوهلا وی دغه تم شامل دی چې ذبح پکې په نوم د الله لیکن تقرب د غیر الله حاصله او سلورم قسم چې کوم دینو هغه لکه دا فتح البیان او امام رازی او نشاپوری دا ویلي دي او سلورم قسم ما اوهل چې کوم دینو هغه هر څه ته شامل دي چې هغه تیر وی او که هر شی وی او چې د غیر الله لپاره تا دا کو دا څه شي دا حرام دا حرام شو دا ناروا شو دي دا کې تفسیر برهان کې شاه منصور بابا الله دې وبخښي هغه لیکلي دي چې ما اوهل ډیرو سيزون ته شامل دی وای ما اوهل شامل دی مذبوحی په نوم د غیر الله یو چې نوم د غیر الله باندې حلال تو شو بسم الله تو بسم العزى ما اوهل وای شامل دی منظوری د غیر الله چې په نوم د غیر الله باندې نظر شي دریم نمبر وای ما اوهل شامل دی هغه وای ما اوهل شامل دی استقبالیت استقبالیت څه دی هغه لیکلي تفسیر کې دا پخوا و دا اوس نشته بادشاہ په یو لار باندې تیرېدو ابال ته ملمنو خو تیرېدو باندې په دې لار کې د خلکو ورته ساروی لال کړیو
او داسې به دې روټ په غاړه یې خو نو چې بادشاہ وته ورته چې هغه ته به وکتل نو هغه کړي نه به خوشاله شي چې دا کلمات څه دي دا ډیر زیات عزت ما ته راکړي دا حرام را دي غوخم شحم لحم ارض حرام او چې سلورم قسم هغه او شی یاد کړو چې ما اوهل شامل دي عشقیه ته عشقیه بیا څه شی دی عشقی لاندې بیا هغه په تفسیر برهان کې لیکلي دي چې دا موږ وزیرستان کې او په داوړو کې ښا خو نو په داوړو کې وای دا رواجو چې په یوې معشوقې باندې به دوه عاشقان رال خو چې یو کسم پیاشه کو بل کسم پیاشه کو نو دغه د دوه عاشقانو ترمنځ بلانجه شو چې دا زماده او بل به زماده نو په دې کې چې بلانجه شو نو ملکانو به مرکه وکړه چې مرکه به وکړه نو وای په دغه ځای کې مرکه کې بدا ویلې چې راځي ګډان راځي چې کوم وی دا علالوي او چې چا ډیر حلال کړل نو بس داغه به نو بس یو درب شروع پوښ کنه خلکو په تسمه میلو لګول ساري به راوستو دې بتلو بس داغه نه به راغستو غرب نو دا یو درب شروع سرونه به جمع کول دغه سو وای دا عشقیه دا وای د دې خوړل هم چې کوم دی هغه د ما اوهل لغیر الله ځکه دا تقرب په بل چاته حاصلې نو دغه شی سره دا وای حرام دی دا دغه رنګ پسې بیا هغه لیکلي دي چې ما اوهل شامل دی او پسې هغه وای ما اوهل شامل دی سچتا نو هغه وای وایو خذو من الزيت والشمع دا عبارت دی والدراهم والدنانير الى ضرائح الاولياء الكرام فبالاجماع سحت وحرام خوشوي وای هغه چې کوم تیل خلق وړي شمع وړي پیس روپۍ وړي او د اولیاء په قبرونو باندې دي فبالاجماع سحت وحرام دا په اجماع د امت باندې بالکل صرف ناروا دي صحیح صرف ناروا دي دغه شانتی د دینه شاه عبد العزيز صاحب رحمت الله علیه هم چې کوم دینو هغه وای چې دا دغه دی دغه سونه په کوم داخلي دي مولانا حسین علی رحمه الله هغه پکې بیا وای چې هغه کلمات ته هم شامل دي هغه کلمات هم فسق او پلیت دي چې کوم کلمات ویل شي دغه کلمات هم حرام دي دا دومره پوري بیا علماء په دې کې دغه کړي چې تاسو یو ځای کې خنزیر ملاو مړکی کې د لوګې نه استراری حالت کې خنزیرم پروت ته منظوره د غیر الله نه نو ته کم خوري پوښوي نو وای خنزیر خو خو منظوره د غیر الله مخره ها ک بیا خنزیرم نو او منظوره د غیر الله ونه بیا تاسو دي بیا تاسو جایز پوښوي نو دای هغه منظوره د غیر الله باغی باندې دا کړل ښا او بیا د دې چې دا په قبرونو باندې کوم شیان کیږي د دې استعمال څنګه دي استعمال څنګه دی نو بیا دوی لیکلي چې استعمال ناروا دی خاطر دانه چې کوله چې راواخله دا کپلت نه اده به کور کې د سلفار استعمال کوم نه دا هغه د ملک نه وتم نه دا هغه د ملک نه وتم نه نو دام څه دام حرام دی او بعضو بیا دین په بل جانب کې استدلال کړی دی چې نه دا حلال دی او هغه د سومنات د بوت ته کم نظرانی راوړی شي یا په مندرونو کې محمود غزنوی هغه کړی دی هغه مال غنیمت کړی دی نو مال فی او مال غنیمت سکیږي هغه ګرځيږي فراجح قول پکې دا ده چې دلته کم خلق منتحلین الی الاسلام ځان اسلام ته منسوبای او هغه داسې کارو کوي دا هغه شی سره هغه حرام دی هغه حلاليږي په هیڅ صورت باندې هم نه البته په دې کې بیا علماء دیوبند هغه کړی دي چې مطلب یو سړی دی هغه داسې وی چې دا ګډ بازالالو مده سخی سیب قانون باندې سخی سیب ته دا ګډ بولم چې په لار کې روان شو نو د تاسو مخه ته ورغه جواله کده خدای مسلمانه د الله په نوم باندې بذاب حق نظر د غیر الله حرام دی دا ګناه دا مکو دې ودرې دو اوس دا ګډ ک په بل څه کې حلال چې څنګه وای د علماء دیوبند یو طائفه په دې طرف ته چې دا ګډ داسې حرام چې د لحم شحم عظام شعر اډو کی وخا ویختم سرمن دا هر څه حرام دي د دې ته اوس ګوته ورول دا بالکل دا ولدینه پسند نه لالي او تانوی صاحب رحمت الله علیه لیکلی چې نه توبه خو عند الله قبول له پوه شو کنه هغه وی توبه قبول له خدای مال نه حلاليږي او تانوی صاحب وی چې نه توبه په الله په نوم باندې قبول لري دي اعلان نه ته هغه رجوع وکړه نو بیا دا شی څه ورته دا بیا ته حلال نو دای بل دا ښه دویم عنوان چې دی نظر د غیر الله نظر د غیر الله دي کې خدا ویل نظر د غیر الله حرام دی او ته وی نظر د غیر الله تکول دا د اعمال د مشرکین نه دي چا نه دي من اعمال المشرکین دي د اعمال د مشرکان نه دي لکه سوره انعام 136 نمبر آیات تم سپاره کې وجعلوا لله او مقرر کړي د الله د پاره مما دا غمالنا ذرعات من الحرث والانعام
چې پیدا کړی دی الله تعالی کم فصل او کم ساروی نصیبا دیت مقرر یو برخه د الله د پاره د الله د پاره برخه ورکړي فقالوا لذي وی هذا لله دا د الله د پاره د بزعمهم فاقیده د دوی باندې او بیا پس وی وهذا لشرکائنا دا د مونږه دا پکې د الله برخه شو ادا پکې د شرکاو برخه شو پوښ وکنه دا جدا جدا کی فما كان لشرکائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون دا کار د مشرکانو دی الله دا کار وجعلوا د ضمیر مشرکانو تراجی دی ها دا رنگی سورته انعام 138 کې موي 138 یو سر اتذشم کې وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم ها پیدام کو 37 وكذلك زين لكثير من المشركين او دغه رنګ خسته کړی چې ویل ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم قتل کول یا وكذلك زين للاشتياء صيغه معلوم ده کنه خسته کړی دي ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم قتل کول د بچو خپل دا چا ورته خسته کړی دي شرکا او هم هغه شریکان د دوی هغه شریکانو دا د قانون باندې دغه کالال کپوشوي الله وای ګور دات دغه چې کوم دی کوي کنه دا شرک ته دا حرام دي نو دا مشکار د چا د کار د مشرکانو دي دغه رنګي سورته نحل ته چلال شي فارلسمه سی پاره ته 56 نمبر آیات راو باسه شپک 50 آیات کدا مکرو دلته وای نظر د غیر الله سو ويجعلون او دوی مقرری لما د پاره د اغسو لا يعلمون چې دوی نه پويږي نصیبا برخه مما د اغنا رزقناهم چې مونږ ورته ورکړی دي الله وی رزق ما ورکړی دی د پکې ځان ته برخه جوړ کړی د پلانې پلین شو نو دا سوي دا کار چا دی دا یجعلون ضمیر مشرکان تر دا کار د مشرکان دی دغه رنگي په سورته مائده کې کوم آیات تیر شو ناغي پس وی ذالکم فسق دا کار څه دی فسق دریم نمبر آیات کې هغه کی اشاره دی طرف ته دا چې دا فسق کامل دی ای خروج کامل عن دین الله تعالی دا خروج کامل دی د فسق دا تنوین د پاره د تعظیم دی نو تنوین د پاره تعظیم چې کمالی معنی مراد شو فسق کامل یعنی خروج کامل عن دین الله تعالی ولکدا د الله د دین خارجی دی پوښوي سلورم دا دی چې دا سوء الحکم بد حکم دا اوس تیر شو ساء ما يحكمون بد حکم د چې دوی کوي د سورته انعام 136 کې تیر شو پنځم نمبر چې نظر د غیر الله دا الله تعالی باندې افترا ده په الله باندې دروغ تړل دي ها په الله دروغ تړل دا د الله پاک مونږ ته ویلي چې دا کوي سورته انعام 112 کې سورته انعام 112 یوصل دولسم کې راځي التاخيره کې راځي 112 کې یوصل دولسم کې اخیره کې راځي ولو شاء الله ما فعلوه ک الله اراده کړ ها ولو شاء ربک کچرتا غفت و ربستا ما فعلوه نو دی بداکار نو کړي دا نظر د غیر الله به نو کړي نو فذرهم پریګدا وما یفترون دوی پریګدا او هغه چې دوی کم دروغ تړي دا دروغ تړل دی په الله باندې لګیا دي ځان دای پریګدای سورته حج کې ورته بیا وایي چې دا قول الزور دی د دروغ وینام ذکرخه د دروغ وینا صدا هم د رسولته حج ول سم کړي درشم آیات ته التاخيره کې آیات کې اخر کې راځي فاجتنبوا الرجس من الاوثان نور پسې راځي وجتنبوا قول الزور ځان بچ کی د وینا د دروغونه هغه وینا د دروغ مفسرین دلته کې وای هغه شرک دی او هغه وینا د شرک ته نظر د غیر الله دی د نظر د غیر الله مکه ذکر هغه نمخ کې په دې صورت کې دا ډیر وای چې نظرونه الله لپاره پوره کوي د حج کې نظرونه ډیر نو هغه بیا په هغه ځای کې راځي ان شاء الله دا یو جانب شو رد الشرک فی النظر رد الشرک فی النظر دا د توکلو او پسو په وو پشپغو عنوانات سره کوم دله توکل یو عنوان چې نظر غیر الله لپاره حرام دی بل عنوان نظر غیر الله لپاره د اعمال د مشرکانو نه دی دریم عنوان نظر د غیر الله لپاره فسق کامل دی څلورم عنوان نظر د غیر الله سوء الحکم دی بد حکم دی پنځم عنوان نظر د غیر الله چې دی دا په الله باندې دروغ تړل دی نو شپږم نظر د غیر الله په خپل دروغ دی په خپل دروغ دی دا اوس دی بل جانب ته راشه چې توحید النظر توحید فی النظر کوم دی توحید فی النظر څنګه دی الله لره نظرونه منل
دا څنګه دي قران دې طرف ته ترغیب ورکړي ها دې طرف ته څور کوي ترغیب ورکړي البته هغه به تفصیل شته چې یو نظر معلق دی یو نظر منجز دی نظر منجز دا چې الکه بس اسبی سوای کنه چې دا الله غیر معلق ذا الله لردا نظر کوم ایو نظر معلق دی چې تو وای چې کدا کار زماو شنو دا بدا کار کوم نو هغه نظر معلق دی دا هغه ثواب نشته البته دومره دا پوښ کنه چې جایز دی حرام نه دی هغه حدیث کې راځي چې نظر څه فائدہ چاته نه ورکړي خو انما یستخرج به من مال البخیل په دې سره د بخیل سړی نه مال ځخه هغه دا غسیزونه اکثر نظرونه مېني یاره ودره کدا کارو څنګه د بداو کوم پوښ الله پاک معلوم باسي نو هغه وی خو به هر حال ترغیب د نذور ته نو دا بیا په درې عنوانات باندې پدې کې توحید د قران کې یو ترغیب د نذور ته چې نظر د الله لره منی او دا عمل د نیکانو خلقو دی نیکانو خلقو عمل تر نقل کوي د دې د فارغ چې ګوره دا خکار دا څه چي دا خکار لکه امراه عمران د عمران سے خذ چوا عمران علیہ السلام خذوا اغه نظر مانه له کنه سورته آل عمران کې راځي په درې مسی پارا کې 15 شمایات کې فیشوا 35 دی سووی دیوی رب اے رب زما ها صحیح ده کنه انی نظرت یقینا ما من لده ها ما منخت کړه دا لکه خاص تا د پار انی نظرت یقینا ما منخت کړه دا لکه تعالی را ما دا هغه بچی فی بطنی چې د ما په خېټه کې ده محررن په داسې حال کې چې آزاد دوی د کارونو د دنیا نه ها فتقبل مني نظمان قبول کا انك انت السميع العليم یقینا انت اوریدن کې د دعاګانو او العلیم علیم فنیت زما باندې دی دغه کوم ده امراه عمران د عمران علیہ السلام خدای چې د نظر اومنه چاته الله ته اومنه خپل بچي ورته نظر کو هغه بیا مریم علیہ السلام پیدا شو هغه بیا نظر کړه نو داست دی انی نظرت لکما دایره تراغین ذکر کړو چې ګوره نظرونه الله لره منل څه دي دا صحیح دي ها دا رنګ سورته مریم شپاړه سم سپاره کړي فاما ترین من البشر ها مریم علیہ السلام چې ودا هغه بچي پیدا شو عیسی علیہ السلام ډیر پریشان او چې زو زم قوم بدمانه تاسو کوي دا چرته نو وعده خو نو کړي الله تعالی د خپل طرف نه ورکو ما نه وتا پوس کې د بس جواب ورکوم نو الله ورته وی فاما تراینا ک چرته تو ویني من البشر د بشرنا د انسانانو نه احدن فیوکاس یوتن فقولی نوایا انی نظرت للرحمن یقینا ما منخت کړي د رحمان ته سومن دروجی فلن اکلم اليوم انسیا نن ورځ د خبرې نه کوم هیڅ یو انسان سره ما نظر دروجی کړي دی او که پختنه کوي د دې ماشوم نه وکړي ماشوم نه خو بیا وکړه خو بیا پرون تیر شوی نو بهر حال انی نظرت للرحمن صوما فهغه وخت کې دا خروجه د خبرو جایز و اوس پکې علما وایي چې روجه د خبرو غیر مشروع لیکن هغه وخت کې خو جایز و نو هغه د رحمان د پاره سوکړه روجه نظر کړي وها نظرت للرحمن د نیکو خلقو نو ام دغه مریم بی بی خو نیکه وکنه نو د نیکانو خلقو اعمال له تدبیر پر نظر را نقل کوي چې نظر الله لره خکار دی خکار دی دانه چې په جیب کې لړم ناس یو ګوتې نه ورځي پوښي دویم راځه لکه بیان د حکم د نظر له قرآن بیانې چې خن نظر چې د اومنلو نسبکی در توحید الله لره منلو نو الله لره نظر چې د اومنلو نسبکی نو هغه کې د حکم د نظر بیانې چې پورا کې به ها پورا کې به لکه الله تعالی کوم شی دا کړی سورته حج کې براشي سورته حج 29 نمبر آیات یو کم دیر شمه ها الترازی ثم یقضوا تفثهم بیا تاسو سکی لری کای اغخیر خپل ولیوفو نذورهم او څه چلو کای پورا کای نظرونه خپل نظرونه څه کای هغه پورا کای کم نظر مدر دی منلې نو نظر پورا کول بیا واجب دی ښا بیا واجب دی امر پیراغ حاجی او د غیب دریم عنوان چې کوم دی هغه حکمت د نذور دی نذور نظر کول الله تعالی لپاره پاره کې څه فائدہ ده نو هغه به ال سورته مائده کې وخت تیر شو
چې دا رسول پاره جعل الله البيت الحرام وكعبة البيت الحرام والشعر والقلائد والتراضي ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. دا الله په علم بده علم الله راضي چې کله الله لر نظر مانی ها دا بستا دارا شیشه والله عالم الغیب. لکه ته چې اوس مانی خو الله ته ځان نږدې کې کنه نو چې ستا عقیده دا وی چې الله تعالی علم الغیب نه نعوذ بالله نو بیا به ته وکړه دا کار نه دا رستو عقیده باندې ساتي چې الله علم په جزئیات نشته دی خو شي نه دا الله علم په کلیات او جزئیات شته دا چې کوم یو جزئی کار کوم د دې الله ته پته لګي په دې سره دا الله تعالی په علم باندې راضي علم راضي ښا دا ختم شو. تاسو په پوه شئ کنه داو څه شي رد شرک فی النظر دا دواړه عنوانات ختم شو. شرک فی التحلیل و التحریم باندې مراد شو او شرک فی النظر باندې نو د شرک فعلی دواړه قسمونه څه شو هغه ختم. دې سره فردن للباب بیا یو بل شی ذکر کړي صحیح شو او هغه ته شرک فی البرکات وایي. فقط د تفسیری اوس نو ذکر کوم کتاب کې ملي کړل ان شاء الله تعالی بیا به وګورئ. شرک فی البرکات دا معنی ګورئ وته چې دا الله نه غیر ته د بل چا نه دا عقیده ولري چې دې برکت ورکون کړي. ور دا عقیده دا ناروا دا عقیده صحیح ده چې دا ولري چې الله نه بغیر دا بل څوک چې دی په د الله برکت خېږي. الله پاک ولا برکات ورکړي. برکات الله پاک یو لسوزون لسره په قران کې ذکر کړي ونه ته مبارک ویلي دي زمکه ته مبارک ویلي کتاب ته مبارک ویلي دي نو مبارک ډیر څه نه کې دي شي خو برکت ورکون کې څوک ته الله په نسبت د فاعلیت چې کې د برکت هغه چاته کې الله تعالی ته او نسبت چې مخلوق ته کې نو د مفعولیت او د ظرفیت ته کې دا مرتدی لپاره وي چې کله به دعوه د صورت داسې راشي دا راته اجمالاً مې ذکر وي کله به انکه تفصیل په کې دور نشته لري کله به دعوه د صورت داسې راشي چې تبارک الذی تبارک الله برکت ورکون کې الله دې الته توحید ثابت دا کم توحید دی دا ته الته کې دین تراشی دا توحید فی البرکات ته رد کوي په مشرکانو باندې چې هغه وایي چې برکات دی ورکي. بیا دې سره یو بل مسله راځي تبرک ته هغه بیل شی تبرک جایز دی او کنه جایز. نو تبرک دو قسم دی یو تبرک ته بالمعصوم مطلب بالانبیاء علیهم السلام. تبرک بالمعصوم د اهل سنت والجماعت د ټولو فرقو په نسبت جایز دی. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ویختو مبارک او برکات حاصل ول صحیح شو د نبی علیہ ها مبارک او تبرک چې کوم دنو هغه ته حاصل ول شي کنه ته تبرک مبارک خودي ورته تبرک هم حاصل ول شي دغه رنگ د هغه چې کوم دنو مطلب دار د هغه د جبه مبارک نه لکه حدیث مسلم کې راځي چې جبه رسول الله صلی الله علیه وسلم منکر وا كنا نغسلها ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمائی ونستشفي بحال المرضى وبو کې بموینزله بیا مغوب مریض تور نو دغه بالمعصوم تبرک ته دا بالاتفاق جایز ده. یو تبرک ته بآثار الصالحین تبرک ته بآثار الصالحین نور نه کان خلق معصومین ندی نو پاره کې بیا د علماء اختلاف شته. امام شاطبی رحمه الله وی تبرک بالمعصوم صحیح شو او دا بعض حضرات دا وی چې تبرک بآثار الصالحین هم کیږي حاصلې دي دا یو ځل ته مثلا خو برکت ورکون کې څوک دی ورکون کې الله تعالی دی. دا مسله دا برازین دا په توحید کې برکات په کله راځي. اوس دا خو دغه 15 قسمه شرک کلاړو کنه دغه ختم شپږ قسمه شرک اعتقادی ختم شو او شرک فعلی ختم شو. دغه مسله تاسو ته د اول په مضامینو کې اولنې مضمون سو مضمون هغه توحید خو په مضامینو کې هغه ختم شو. اوس دغه سره لک زمینه شته یو زمینه دارا پوښی چې مشرکان په اصول کې څو قسمه قران بیانوي. ور مشرکان چې رستو مشرکان شي دي کنه بیا خلکو د هر څه عبادت کړي د مار د لړم د غوا د هر شي عبادت شوی کنه په دنیا کې تر دې پوری چې داسې شی نه دی پاتې چې دا عبادت خلکو نه کوي. خو لیکن اصولا دا مشرکان څو قسمه په اصول کې مشرکان څلور قسمه دي. څو قسمه دي قران بیانوي څلور قسمه دي. یو چې کوم دی هغه مشرکین بالکواکب دي چې چا ستوري د الله سره شریک کړیو په تصرفات او دا عبادت دی بیا کول. یو مشرکین بالملائکه دي الله سره ملائک شریک کړي. دریم نمبر مشرکین بالجن دي
جنات د الله سره شریکان کړي او سلورم قسم مشرکین بالانس دي انسانان د چا سره شریک کړي د الله تعالی سره شریک کړي نو څو قسمه مشرکان دي په اصول کې اصولا سلور دي دا نور چې بیا جوړ شوی دي چا چې ګټه بوټه او ونه ورشه جوړ کړي دي دا بیا چا د ستوري په شکل باندې او شی جوړ کړي دي چې هغه دا تعارض دغه دی لہذا د عبادت وکړو دا بوټي جوړ کړی دی چا د ملائک په خپل خیال کې دا غیو تصویر جوړ کړی دی چا بیا د عباد الله الصالحین د انسانانو چا د جناتو بس بیا یو خپل تصورات جنگولی دی او دا غي په نتیجه کې بیا د عبادت څخه کړی دی شروع کړی دی خو په حقیقت کې مشرکین سوري سلو قسم دي په اصول کې مشرکین بالانس مشرکین بالجن مشرکین بالکواكب کواكب سورته وي او مشرکین بالملائکه صحیح شو کنه دا سلو قسم دي دا قران کریم بیانوي نو مشرکین بالملائکه چې دې کومه ابتدا وي چې دا ټول چې دا غوړه داس نو چې د الله د وجود منکر خدای الله د وجود منکر نو امام شعرانی په طبقات کې وایي طبقات کبرا کې هغه وایي قوم ابراهیم علیه السلام قوم د ابراهیم علیه السلام چې کانوا قائلین بکبریاء الله تعالی هغه د الله تعالی په کبریا باندې سو قائل چې الله لوی ذات الله دی خدا وړ کارونه دي چې سپاره دي حافظ ابن تیمیہ رحمه الله علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ په درء التعارض کې هغه فرمایي په او په یو لومبي جلد کې 110 کې وليس مراد الخليل بقوله هذا ربي رب العالمین هغه ستوري تصور وی هذا ربي هذا ربي ا مشرکان تاسو دا کوي نو دا وی دا معنی نه چې دا کنه زما رب العالمین دی دا نه وی ولا ان هذا هو القديم الازلي الواجب الوجود نه دا عقیده و چې دا قدیم دی ازلی دی واجب الوجود دی دا عقیده نه و بلکې ساقیده و الذي كل ما سواه محدث مخلوق ممكن له دانو ولا كان قومه يعتقدون هذا ني د قوم د عقیده و چې د استوره داسې خدای دی چې بس دا لوی دی ردنه پاسه بل نشته دا عقیده نه و حتى يدلهم على فساده ندا ابتداء راي په فساد باندې بلکې هغه دا عقیده لرله چې الله موجود دی خو دا استوره چې دی په دغه چې دا کوم رڼا راغلی دا ودا مظهر نور الله تعالی دا د الله د استوره د الله د نور مظهر د الله د نور سره مظهر د عقیده به لري قران کریم په دې قسم شرک باندې رد کړی دی نه دغه دا کې بیا ان شاء الله تعالی راشي هغه کلام موږ درس وایو لا احب العافلین کې چې اصول د تحرک دلیل د بعض فلسفه او تفاسیر کې دغه کړی دی چې احب العافلین دا اصول د تحرک نه استدلال او په امکان دا غي باندې خدا رائے چې کوم دا معتزله او مفسرون تر دنه شوی دا بنیادی خبره دانه نه بنیادی خبره او به ال تراش ان شاء الله تعالی دغه دوه قول اشتري یو دا چې اصول دال په تحرک باندې او تحرک بیا دال په امکان باندې امکان چې راغ نو دغه دی وجوب او قدامت چې کوم د ختم شو لیکن دا خبره چې کوم دا فلسفي انداز دی صحیح انداز دانه رغیبه ان شاء الله تعالی را دراشي کې خیر کړي په خپل ځای کې وایو د دې عقیده نه لګي خجی اوس منهج قرآن کریم فرد مشرکین بالکواکب مشرکین بالکواکب چې کوم دی په قرآن کریم په کوم انداز کې رد کړي یو دا ویلی چې ګوره دا د شیطان تزیین دی دا دیته شیطان خسته کړي چا ته خسته کړي دي شیطان لکه سورۃ النمل نلسم سپارہ سلیرشتم آیات تاسو راو باسي الته کې دغه وایي 24 نمبر آیات سلیرشتم راو باسو وجدتها دغه چراغ هغه تاسو ته پرون څه نوم غستو مالې نه راځي ها هود مولا چرګه کوته مونږ وایو ها ګوډی چر دغه چراغ نو دغه خپل کارګزاري بیان نه کنه راپورټ تیار کړو نو په راپورټ کې وایي وجدتها ما امنتا دا بلقیس وقومها قوم ددی یسجدون للشمس تدی سجدی کول انورتا من دون الله غیر د الله نه وزین لهم الشیطان اعمالهم او خستکړو دوی ته شیطان عملونه دوی فصدهم عن السبيل نو بنکړي دوی د لارې د حقنا وهم لا يهتدون دوی لار نمومي وصدها نو دلته کې سوې وزین لهم الشیطان اعمالهم دا عملونه چې د نورم یو ستوره کنه دې ته چې دا سیدی کولی دا چا ورته خسته کړو دا ورته شیطان خسته کړو دویم نمبر قران کریم په دې شرک رد کوي په کوم انداز کې او نهي کوي نهي ښا د عبادت الکواکب د ستورو د عبادت محکاره صریحه نهي کوي چې می کوي لکه حامیم سجده ها حامیم سجده سره رښتم سپاره ده و دیر شمایات تاغي وګورئ سورۃ فصلت ورته وی حامیم سجده ورته ښا صحیح شو پیدام کو
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس وسدمك وين ورت ولا للقمر او مس قميتك وي واسجدوا لله او سدك وي خاص الله تا الذي جغذات خلقهن چې پیدا کړی دي دانور اوس قمي ان کنتم او داستوري ان کنتم کچری تاسو ایاه خالص داغه تعبدون عبادت کوونکی صحیح شو دغه رنگي د دې لپاره نقل د محاجی د ابراهیم علیه السلام دی فرد عبادت الکواکب نقل د محاجی مناظره ابراهیم علیه السلام خپل قوم سره څه کړی و مناظره کړی و سورۃ انعام و مسی پارا 76 77 78 کې غراځي هغه مناظره صحیح شو فلما جن علیه الليل دا مکتو فلما جن هر کله چې رالا پد باندې تیارش و پد باندې الليل شپا نورا کوكبا ویدا غستوره فقال نقال وی هذا ربي هذا ربي آیا داد زما رب دادی له کو بیا موږ هغه چې خیر کله وایو کنه هغه بعض عقاید چې خلکو پکې یا معتزله را نقل شوی دي چې هغه کې دا خبرې کړې دي چې ابراهيم عليه السلام نعوذ بالله عارضی طور سره پدې اعتراف وکړه هغه بیا خیر داسې بنیاد دی او بس ان شاء الله هذا ربي آیا دا زما رب دی او تاسو سوای دا زما رب نه دی فلما يا هذا ربي في زعمكم دا رب زما په زعم تاسو کې فلما افل ارکل چې هغه پټ شو نو قال ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين یقینا زنه خو قوم پټیدون کې زنه خو قوم ها صحیح وا نو دې کې یو قسم مفسرین څنګه چې مفتی سی وی چې افول دال له تحرک باندې نو هغه دا وکړه او یو قسم مفسرین خوشوی هغه مفسرین چې هغه دغه د فلسفینه چونکی دغه مسله یو قسم ثابتای نو هغه وایي چې دا پټیدل چې دا په حرکت دلالت کوي حرکت په امکان دلالت کوي او امکان په حدوث دلالت کوي نو لہذا دا چې کوم دنه واجب الوجود نه قدیم نه ازلی نه خدا په علم چې کله قوم ابراهیم علیه السلام دا عقیده ولري چې دا واجب الوجود دی دا قدیم دی او دا ازلی دی لیکن ظاهرا د طبقات هم دا معلومیږي او د درق التعارض هم دا معلومیږي چې دوی دا عقیده نه لري نو چې دا عقیده نه لري نو بیا قال لا احب الافدون سمانه ده نو چون کې دوی د الله تعالی سره دا ستوري وي په تصرف کې شریک وي پس کې سره شریک وي چې دوی مخلوق ته فواید ورکړي په خپل اختیار سره صحیح شو نو چې کله دې پټ شو نو د دسه تصرف د ستوري نو تصرف دوی پکې نور نه لیدو خو ظاهرا پکې دوی دای دوی د مون ترانه کوي نو د په مونږ باندې یو رحم و کرم شته نو چې دې پټ شو درانه ختم شو کنه ابراهيم اسلام ته چې کدا تصرفات چې کله وی او کله نه دا خو دې نه غوړې محرومه کیږي د دایمي فائدہ نشته ده نو په دغه باندې وی استدلال کړي دوه قسم مفسرین دي پکې فلما بیا ان شاء الله تفصیل التکی وایو فلما را القمر بیا چې کله اومند کله اولی دستو دغه سپګمې بازغن په داسې حال کې چې فلقیدون کیوا نو قال وی هاذا ربي آیا دا زما رب دی فلما افل کله چې هغه پټ شنو قال وی لا ان لم يهدني کچرته ما ته هدایت نه وې کړي او دا څه نه وای کچرته ما ته هدایت نکي نه ماضی سی غره دا نفي دو دا لم چې په مضارع داخل شي نو نفي د ماضی راولي نو په جهت کې ورته وای لا ان لم يهدني ربي کچرته ما ته نه وې خوله دلائل د توحید رب زما د دینه مخکی د مخکنه موحد دی لا اكونن خامخا ومبذ من القوم الضالين د قوم گمراهانونه فلما را القمر فلما را الشمس نو هر کله چې ویلی دنور بازغتن پدا سے حال کې چپړقیدون کېو نو قال وی هاذا ربي آیا دا زما رب دی هاذا اکبر دا لوی دغه مخکنو دوونه فلما افلت نجاك لپټ شو قال وی یا قومي اے قوم زما انی بریء یقینا ذو بیزار مما دا اغسنه تشریکون چې تاسو شریک وای دا الله سره دای د قوم سره مناظره را نقل کړه چې په قوم باندې ابراهيم عليه السلام سره غیرتی کې غالب څه په غالب شو پلا نو د دې غلبي دای سره لپاره ذکر کړه د رد عبادت الكواكب د لپاره چې ولکه مشرکین بالکواكب د تاسو نه زمونږ بابا مناظره غټلې ها صحیح شو دار نه غټلې سورته خادغه شانته دا برازي چې دوی دا نجوم چې دې طرف ته اشاره کوي چې نجوم ستوري دا مخلوق دي کله به دا بیان کوي دا څه دي مخلوق دي نو چې مخلوق شنو ارباب کې دي شي خدایان کې دي نشي کېدی لکه سورته النجم تلار شي وښته مسی پارا کې
یو کم 50 آیات ته یو کم 50 آیات 49 نمبر آیات پیدا مکو وانه یقینا غا الله تعالی چه هو رب الشعراء اگر رب د شعراء استوری دے د شعراء استوری رب سوک دے الله دے نو دغه شو مربوط شو مخلوق شو ستوره چې کوم دین رب او خالق نشو رب الله شو ها رب سوک شو الله شو وانه هو رب الشعراء شعراء ستوره وو د دې به یو خاص قبیله اوراج په خپل ځای کې په عرب کې دا عبادت په کولو اول دا عبادت چې ایجاد کړو نو ابو کبشه د ستوري عبادت شروع کړو نو هغه په دې سوي دي مشرکان او باغبان رد کول چې دا څه شی دا صابی دي د دین غلط دین راوړل دي غلط دین باندې شروع کړه د لات منات عزا صحیح عبادت پرې خو د اشعار ستوري عبادت شروع کړو نو بیا که تاسو خیال وکړئ کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو هغه اسلام راوړ د دوی هغه دین مراد شو د شعراء دین مراد شو د ابو کبشه والا نو دوی په بیا نبی اسلام تسوی ابن ابي کبشه ابنو دا ابو کبشه زوی له غم دین بدل کړو زمون د پلار نکاو دم بدل خبر اوسې التبراشی حدیث هرقل کې راځي اکثر لقد امر ابن ابي کبشه ولکد ابن ابي کبشه حکم قدیر ابو سفیان چې کله هرقل سره خبرې وکړي نو هرقل خو ویل کنه چې د بزما د ځای ونیسی اورز پوښوي نو چې ابو سفیان بهر راوته وی لقد امر ابن ابي کبشه لکه وی دا دغه مسلمان نو کنه وی د ابن ابي کبشه هغه امر قدیر مضبوط شو انه يخافه ملك بني الاصفر دا خو د روميانو بادشاہ یری پوښ نو دا سو دا ابن ابي کبشه به نبی اسلام ته بیا دې کوي ها پنځم نمبر دا بل ته ذکر کوي چې ګورا عبادت دستور زکه مکوي چې ستوري په خپل سجده چاته کوي الله ستوري چاته سجده کوي الله لکه سورته حج روبا سی ولسم سپارہ کی اتلسم آیات راځي ها اتلسم علم ترایت نګوري ان الله علم ترایت نګوري ان الله یقینا الله تعالی یسجد له من فی السماوات سجده کوي غتا خاص غتا هغه په اسمانونو کې دي ومن فی الارض وغه په زما کې دي والشمس نور ورته سجده کوي والقمر او سپوږمۍ ورته کوي والنجوم او ستوري ورته کوي والجبال غرونه ورته کوي والشجر او ونی ورته کوي والدواب او ساروی ورته کوي وکثیر من الناس او په خلقو کې ډیر خلق کوي وکثیر حق علیه العذاب او په خلقو کې ډیر داسې دي چې په هغه د عذاب فیصله ثبت شوی دا هغه نه کوي بهر حال فدیدا کې دا دومره سیدنا را نقل کړ چې دا الله تصدیق کوي نو و د ستور عبادت کوونکو تاسو ستور ته څنګه صدیق واغه ستوري خو په خپل چاته صدیق کوي الله تصدیق کوي دا غي د شان مناسب صدیق څنګه دا هغه بیا په خپل ځای کې راشي ان شاء الله تعالی نو دغه سره دغه ورته ذکر کوي شپږم رد کوي چې نجوم چې ستوري دا د الله د حکم تابع دي نو رب چې وی هغه مطبوع وی تابع نه وي چا تابع کیږي نه سورته اعراف 54 نمبر آیات ګورئ سالور 50 ان ربکم الله یقینا رب تاسو الله دی الذي غذات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونه او زمکا په 6 ایام پشپګ ورځې کې یا شپږ جاتا شپږ زره کال هغه بیا برازي ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر بیا پس راځي والنجوم والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامر تابع دي د امر د الله د چا امر نو رب مطبوع تابع نو تاسو څنګه دوی د ربوبیت عقیده لري دوی د ربوبیت عقیده سره هغه باطل ده تاسو په خبره پوه شئ کنه نو دا تاسو په قران کریم کې کله داسې به تاسو ته راځي تاسو به چې لکه دا دستور ذکر د سره پاره دی نو دستور ذکر و تاسو له دینه پیژنئ چې دا د پاره د رب د پاره د رد په عبادت دستور باندې په معبودانو د کواکب باندې دارت ده دا یو قسم مشرکین دویم قسم مشرکین بالانس تخا څه شي دي مشرکین بالانس انسانان د الله سره شریکي او دا قران کریم په دې باندې مرک کړي په دې باندې په قران کې رد راغلي دي رد په کوم انداز کې مختلف عنوانات دي یو طرز د قران کریم دا دی چې دا غي نمونه ذکر کوي ښا دا غي د الوهیت د ابطال لپاره دا غي څه ذکر کوي نمونه ذکر کوي چې نوم ذکر شي نو شجره معلومه شي کنه خبر اورته دي
نو چې دا خو پلانې ده دا خو د الوهیت قابل نه چې نوم ذکر شنو حقیقت راښکاره شي چې ولکه د رب نوم قربی الہی الله رحمان دغه نوم بدل دی دا نوم خو په احتیاج دلالت کوي کله په احتیاج دلالت کوي نو هغه طرف ته اشاره وکړي لکه دا معبودانه نه دي دا نمونه ذکر کوي هغه نمونه چې ذکر کوي په قران کریم کې د الہ او باطلو صحیح شو چې دا هغه الہ نو خلقو ته الہ جوړ کړی دي نو هغه کې اول عیسی علیه السلام تذکرہ ډیره کوي کنه سورۃ آل عمران کې براشي هغه کې په تفصیل سره راځي درې دې نقطې باندې لپاره ذکر کوي چې عیسی علیه السلام الہ نه دی او شو دغه رنګ عزیر علیه السلام تذکرہ کوي عزیر بارک د يهودو عقیده و دغه رنګ د بعل نوم ذکر کوي اتدعون بعل وتذرون رست راضی راوبات ملتا دغه رنګ بکره د لات ذکر کوي کله به د منات ذکر کوي کله به د عزا ذکر کوي کله به د ود او کله به د سواع کله به د یغوث کله به د یعوق کله به د نصر ذکر کوي دا لسونه قران کریم کې خو بالاسم ذکر کړی ور سره مریم بی بی هغه ذکر کوي خو په زائد الوهیت کې د مریم بی بی نوم چتن دراغله اصل مریم بی بی نوم قران کې چې کله د الوهیت باندې ولا رد کوي نو فاغه ځای کې په سره نوم راغلی پس سره په سره په مور سره نوم راغلی ښا حجی اوس سورۃ مائده یوصل او شپارسم آیات راو باسی ښا و مسی پارکی 116 نمبر آیات راو باسی دا طرف کې ښا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا كَفَاغ وَقِتُوبَ وَيَلَّا يَا عِيسَى اے عِيسى ابن مریم زوی مریم انت قلت للناس آیاتا ویلو خلقتا اتخذونی چی جوڑ کئیما و امی و مور زما الہین دو خدایان من دون اللہ غیر دا اللہ نا تاورتا ویلو عیسیٰ علیہ السلام سے جواب ورکئی قال سبحانکا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق خوش یا اللہ تفاکی نا ما کل دا خبر ما پر دا جائز نہیں دی پھر دا سنا حق خبر وکم سورۃ توبہ لسم سپارہ کے 13 آیات راو پاسی وقالت اليهود ويهوديان عزير ابن الله عزير علیہ السلام زوید اللہ دے وقالت النصارى والنصارى المسيح ابن الله عیسی علیہ السلام زوید اللہ دے دا دوا قیلی جوړی کړی دا دغه شو دغه رنگ د بعل نوم راغلی دی بعل او چې بعل بکت ته وای کنه دغه بعل بوت او بکت کوم دغه بادشاہ یا خار سورۃ صافات درویشتمه سپارہ کې 125 نمبر آیات کی راځي پیدام یو سل 3 ها صافات 123 کے راضی 125 کے اتدعون بعلا آیا تاسو مدد غواړی د بعل بوتنا وتذرون او پرېږدی تاسو احسن الخالقین خوشوی احسن الخالقین هغه خسته تدبیر ورکون کې الله هغه پرېخره او بعل توازن کوي پرېږدی ته نو د بعل نمراو سیوطی وی دلته کې بعل اسم امرأه دا نوم د یوې خزر دا غي په شکل باندې بیا څه جوړ شو رستو بیا بوت جوړ شو هغه ګوره بوت نه په اصل کې دا متاستوی چې شرک بالانس شروع لکنه دا اصل کې انسان خدا خو بیا خلکو دا غي په نوم باندې پلانې به دا جوړ سورۃ النجم و اجتماع سپارہ پای کې نلسم آیات ها نلسم 19 نمبر آیات درې نمونه دي خو دوه چکم دنه هغه څه کوو هغه ته موږ راخلو جو د انسانانو درند جن دي افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ها تاسو ګورئ فکر نه کوي په دې لات کې او په دې عزى او په دې منات کې دا دریو کنه لات منات عزى خدا لات او منات کې موږ دلته راخلو عزى او بیا جنات په شرک کې راخلو ځکه عزى جنیه وا صحیح شو لات چې نو دا یو سړی وخا دا یو ساړی تیر شوی کان رجلا یلت السویق بالسمن دبه دغه سره چې کوم دې ستو به د غړو سره ګډول بیا به حاجانو ته ورکول دا غریب وفات شو چې وفات شو دلته کې دا را پیدا شو چې لکه دې ځای ناشته کړي وا هغه تی ګرمي چې کوم باندې باغ ناستو دا غیر ته عبادت شروع کړه هغه صحیح دا لات دغه منات چې
نو منات کم سیوتی وای اسم انسانن دانوم د چاو دانوم د انسان نو دغه رنگی سورۃ نوح وګورئ تاسو سورۃ نوح یو کم درشمه سپاره د 29 درويشتم آیات پکې وګورئ الته د 50 نمونه راغلي دي ښا همولې دو وقالو وی بدی د نوح علیہ السلام دی قوم لا تذرن مفرق دی ګوره الہتکم فل خدایان ولا تذرن مفرق دی دا خاص طور سره دا مفرق دی ګوره ښا دا نور خدایان مفرق دی خدا پینځه خو پکې بیخي مشران دي ودن ود مفرق دی ولا سواعا او مسواع فرق دی ولا یغوس او ما یغوس ولا ويعوق او یعوق ونصرا او نصر دا صالحین بندگانو د الله تعالی بیا غي وفات دی دا غي تصویران جوړ کړل بوتان مجسمه ولا جوړ شیطان وتراغه تاسو راغه واغان په خفه او مو ډیر بیا خفه وي سره د بیت ته جوړ کوم دا غي ته ګوري هغه ته بدی کتل بیا روست دی وړ په جمعات کې خو په جمعات کې بیا غي ته کتل نو چې هغه دغه بدلیدو کنه هغه بچی چراله هغه نوسی چراله هغه د خپل نکونو د عبادت کولو ورو ته سم شیپ شروع دا سو دا انسانانو ها ود دی په بیا د نمونه په بعضی وای چې دا د خپل نمونه بعضی وای چې نه دا د خپل نمونه نو ود په دی اخو ود نه معقول دی ود چې کوم دینه محبت ته وای د مینې بابا وای دا چا سره مینه یو څوک سره مینه نه کوي د دې نه لري غواړي پوښتې دا رنګ سوا چې کوم دی دا خپل ذمہواری وتا والا کړي وا چې دې ودا کار کېل ته به تصویر کې راځي ما ذهن نه وته دی یغوس چې کوم دا باران ماران داسې مدد د مظلوم چې کوم وي هغه بردن غوث پردن غواړو خدا غوث اعظم دی یعوق چې کوم دی عوق او عایق من کول وتا خوش کنه یو شی د ځان نه من کول د پاره باغ تتل نصر جوړوي د چې ورشه کنه عمر د لډیری عمر نو داسې دادای پینځه بیا مقرر کړی دا بعض مفسرونو دغه لیکلي بعض مفسرونو چې نه دا اصل نمونه صحیح شو دویم نمبر دا د قران کریم کله طریقه دا وی چې دا ګور الله پاک دې ته عبادت وای سورته وای عبادت نو عبادت کې دې طرف ته اشاره شي چې ولکه هغه خپل باندې ته د عبادت څنګه کوي هغه زما عبادت کوي لکه سورته اعراف تاسو راو باسي دا انسانان چې کوم عبادت شوی دا غي بارکی دا ټول ښا سورۃ اعراف کے 194 میں یو سلسلور نبی آیات راو باسي ان الذين صحیح ده کنه ان الذين يقيننا كسان تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کوي غیر د الله نه عباد امثالکم عباد هغه بندگان دي امثالکم تاسو غوندي دي الله وی هغه عباد دي او ته هغه مدد کې عبادت خدا نه محتاج غریب خوشوي عبد معبود نشي کېدی عبد الہ نشي کېدی سورۃ کہف 15 سپارہ 102 نمبر آیات راو باسه یو سل دویم آیات وګورئ تاسو التم دا شانتی وای 102 یو سل دویم اف حسب الذين كفروا آیا گمان کوي هغه خلک چې کافران دي ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء چې جوړ کی دوی بندگان زما ها بندگان زما عبادی من دونی غیر زمانہ اولیاء څه شي دوستان معنا باندې ان يتخذوا چې جوړ کی عبادی بندگان زما من دونی غیر زمانہ اولیاء کارسازان متصرفین ما تاسو ویل چې ولیو په دوه معنی سره بلکې په درې څلور معنی سره راځي یو دا ان اعتدنا جهنم للكافرین نزلا یقینا مونږ تیار کړل جهنم د پاره د کافرانو نزلا زائد من مسیا صحیح شو دغه د کې من مسیا کی بل کلا کلا لفظ د اولیاء او د غید پر راوړي خو شو هغه باندې ولرت کې چې ګوره د متصرف جوړ کړو کارسازی ته نه جوړ کو صحیح شو کوي ان شاء الله تعالی خدای دغه ختمون لکه سورۃ زمر کې راځي زمر کې دریم آیات کې سورۃ زمر درويشتمه سپاره ده آیات دریم نمبر 3 ها والذین اتخذوا من دونه اولیاء هغه کسان چې جوړای ها یا نسی ها هغه کسان چې جوړای من دونه غیر زمانہ نیولی دی غیر زمانہ اولیاء کارسازان دوی نه راته کارساز متصرف مختار کل ناصر مددگار هغه ته جوړ کو دا غلطه کله به نوم د اصنام ورکی دسه شي دا اصنام نوم چې ورکی نو دی طرف ته اشاره کوي چې والکا
دا خو صنم دې صنم څه وایي خو بوت ته وایي پوه نو د دې څنګه عبادت کی د دې عبادت لکه بوت پسو کې غریب خو یو قدم په بل نشي کې خو دي هغه بس عبادت کوي شي لکه سورۃ اعراف 138 نمبر آیات یو سل اتدیر شمایات وګورئ وجاوزنا ببني اسرائيل او مونږه پورې کړل بني اسرائيل البحر په سمندر باندې فاتوا نذيرا على قوم يقوم تا ويقوم بانرال يعكفون على اصنام لهم يعكفون چې هغه سکولو اعتکاف کولو هغه په توجه سره عبادت کولو د کوم بوتانو لهم چې دوی د پاره وګوره د بوتانو عبادت پوه شئ نو دا رنګ ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته وی اتتخذوا افلار ته وی اتتخذوا اصناما الهه وبابا تنه دغه بوتانو نه خدایان جوړ کړ صنم بیا څه ته ویل کېږي رسته تحقیق راځي په دې دغه کې دا امام راغب نبی موږ ذکر کوو هغه بیا راځي بل اوثان ورته کله وی سلی اوثان دا سلی پوه شئ سورۃ عنکبوت شلم سپارہ کې ده ولسم آیات وګورئ ولسم ابراہیم علیہ السلام وی انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو عبادت کوي غیر د الله نه او ها ولسم او سانن د سلیو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو د هغه په باره کې قصې د دروغو قصې په کې شروع کړي د دا چل کړه پلاني واقع غشي وشته بس ټول اسمات مکه راغورځول دانش خیشوا ورپسې په 25 کې بیا وایي 15 آیات کې وقال انما اتخذتم من دون الله او ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم یقینا اغه تاسو جوړ کړی دي ان ولیم دي غیر د الله نه او سانن سلی موده بینکم فی الحیات الدنیا او سانن بیا ها صحیح کله ورته تماثيل وای تماثيل نقشی لکه دا نقش تمثال صحیح سورتونه نقشی دا غی عبادت شروع کړي سورۃ انبیاء کې دا د دې مشرکانو د خجل کول د پاره دا اوس څه شي شو چې تر د عبادت کې سورۃ انبیاء ولسمه سپاره کې ده 250 آیات 52 نمبر آیات وګورئ امنتو اذ قال لابيه کرچو ابراهيم عليه السلام خپل پلارتا وقومه قوم خپلتا ما هذه التماثيل التي سجدا شکلنا دې څه مطلب دی مطلب د دې شکلونو کم استحقاق د معبودیت ته تاسو د معبودان جوړ کړی دي انتم لها عاکفون چې تاسو د عبادت کوونکی ای عاکفون عابدون عبادت کوي کله ورته ولکه دا مړ بسو کی سورۃ النحل 20 آیات راو باسي سورۃ النحل سوار لسمه سپاره کې آیت نمبر 21 دینه بار لار شي سلام آیات وګورئ سلام کیسه دي والذین يدعون من دون الله هغه خلق چې تاسو مدد غواړئ دا غوی نه غیر د الله نه لا يخلقون شيئا هغه یو شی نشي پیدا کوله وهم يخلقون وغوی را پیدا کول شي یا برا پیدا کوي ها اموات هغه مړدي دلته کټوي مړدي ها يخلقون بس اموات نه کنه مړدي غیر احیاء ندی ژوندۍ وما يشعرون او هغه ته پته نشته ایان یبعثون چې کله برا پاسول شي دوباره د قبرونو نه هغه ته دا پته نه لګي او ته کوم د تلاش ته د ما ضرورت حل کو د ما حاجت حل کله ورته اناس وي دا جنکی دي خدي څه شي نو د خدای عبادت کوي پوه د خدای عبادت کې دومره نه شرمېږي دا دوی خدای لکې په دې باندې دا پیرات کوي لکه سورۃ النساء 15 سپاره کې 117 نمبر آیات یوصل ول سمایا ته ګورئ تاسو ان يدعونا دی مدد نغواړي من دونه غیر د الله نه الا اناثا مگر د چانه غواړي د جنکونا د جنکونا مدد غواړي دا څه مطلب دی دغه دوا مطلب بلکې درې مطلب علماء ذکر کړی دي یو مطلب خدا دی چې حقیقتا د بعضی جنکو لکه عزا او خضا دا غي عبادت وی کول یو معنی دادا چې الا اناثا د جنکو عبادت کوي الا اناثا مگر څه مگر جنکو یو معنی خدا لکه عزا جنیو پوښي یدا څه بنور
یا دادا چې الا اناسن جنکی سوی جنکی نوی والا کدا د اغی ضعف طرف ته اشاره کوي چې د دغه نه چې ته مدد غواړي د دی او د خزنه مدد غوښتل یو شی دی دا دومره کمزوري لکه زنانه ادا نشي دریم باز وایي چې دیته اناس ځکوي چې د مشرکین عادت دادي چې ارزه کې هر څنګه مشرکون وي دا استاد چې هندستان ته لاړ شي دا څومره بوتان چې لاغي په وګونو کې وسله کیږي والی خندار د خدای پلاس کې ویل باندې چولې نو دا خو ته خط دلته اوس راشي په قبرونو باندې ته ګور نو سړی به روح شهیدی او دی خدای والو په خزو کپړې شنا کپړه نو سره کپړه زیړه کپړه دا خدای مسلمان کا اول خو بیا چې مو کاټې په خو بیا خو کمال کم سړی کپړه خو په واچو کنه نو دوی تخپل خزې جوړي او بیا ته غواړي څه بیا ته مدد غواړي نه دادي ان يدعون من دونه الا اناسا ها نن صاحب څنګه چې چار ونه کو ساړي دې نو دا خبره نه صحیح ده ته پنجاب شګون کې چاره کله ورته انداد وای څه ورته وای انداد سورۃ بقره کې دو پیری راغلي دي صحیح شو دویشتم آیات کې صحیح شو په دویشتم آیات کې چالتہ کې وای اول کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم داغینه پس پنځه دلایل ذکر کینو په نتیجه کې ورپسې وای فلا تجعلوا لله اندادا ها او فلا تجعلوا تاسو مجوړوي لله خاص الله لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون حال دار تاسو خپويږئ چې دا شریکان د الله سره په هیڅ کې شریک نه دي انداد جمع د ند او ند مقادغه ته وای هغه مماثل ته وای چې سړی سره مقابل وي هغه برابر سړی چې سړی مقابله ته ولري دا خو په یو معنی دی البته په عام معنی سره بیان نه چې کوم دغه بس مماثل ته وای څه ته وای مماثل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي وی ان شاء الله وشئت کته غواړي ک الله غواړي او تی غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اجعلتنی لله ندا تا ولې زدا الله سره شریک کړم چې زما او د الله په مشیت باندې بدواړه مشیت باندې به یو شان خبره موقوفه دا خبره نه خوشوي نو دا ده دغه رنګ سورۃ بقره کې بیا 165 کې هم راشي یوصل 15 پیتم آیات ها ومن الناس او بعض خلقنا من غدی يتخذ من دون الله تجنسی غیر د الله نه اندادن شریکانو دعوت زکوي چې دا ند چې دا اول کله ته ما سره په صفت کې برابرې ته شرمېږي نو دا ما سره په صفت کې برابرېږي نو دا د مشرکانو ته شرمولو د پاره دا ټکو ته ذکر کوي چې دا ته ما سره راکړې دا خو ته ما سره ند ګرځي کله ورته شرکا وای شرکا شریک برخه والا پوه شو کنه کله ورته دا ټکی وای لکه سورۃ اعراف 190 کې راشي یوصل 90 آیات کې اتم نهم سپارہ کې نهم سپارہ کې یوصل 90 آیات کې براشي فلما آتاهما او بس فلما آتاهما هر کله چې ورکا الله تعالی دې دواړو ته صالحا هغه صالح بچي نو جعل له جوړ کو دی دواړو له دا بچي جعل له شرکا او ګرځول دی دواړو له دی الله لرا شرکا شریکان فيما پاغه بچي کې آتاهما چې دی دواړو ته ور کړو صحیح شو بیا براشدا د اټن ډیر دغه بیا اشکال پکښتا او بیا ذکر کوو چې کله دغه درس کوو خجی کله ورتا نس دغه کوي چې دی ولد او ابن الله لره جوړي څه جوړي ولد او زوی پوښ کنه دا الله تعالی لره جوړي لکه سورته بقره یوصل 14 آیات 116 نمبر آیات وقالوا اتخذ الله ولدا وای دی چې نی ولد الله تعالی ولد الله څنګه ولد ولد نی ولد کلا دا بیا ډیر زینو کې راځي سورته یونس کې وراشي قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سورۃ کہف کے براشی وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا سورۃ مریم کے براشی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سورۃ انبیاء کے براشی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سورۃ مریم کے پدیر دراشی ان دعوا للرحمن ولدا صحیح دا شپږ آیاتونو کې چې مشرکان او ولد نسبت الله تعالی ته کړل دي صحیح او په لسو آیاتونو کې بیا رد دی په اتخاذ الولد په عقیده باندې په دې باندې بیا رد دی نسبت د ابن ورته کړه په نسبت د ابن سره لکه سورته انعام کې پس سلام آیات کې 100 نمبر آیات نمبر 100
کله ته زامنو نسبت کوي وجعلوا لله او دی جوړ کړی دی الله لرا شرکا شریکان سوک الجن جنات وخلقهم او الله پیدا کړی دی دا جنات صحیح شو دی سره څنګه شریکیږي بیا ورپسې وای وخرقوا او دی جوړی له دی الله لرا د خپل ځامنا بنین زامن و بنات او جنا بغیر علم بغیر د دلیلنا نو په انسانانو کې ورته بعض په نسبت ته ابن باندې نسبت کړي او لکه وختي سورۃ توبه کې آیات خو تیر شو تاسو وګورئ ډیر شم آیات وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله په نسبت د ابن سره صحیح شو کله په نسبت ته ولد سره دا بدغه کیږي نو کله به دا طریقه وي البته ولد او ابن چې دوی نسبت کوي الله تعالی ته نو په کومه عقیده باندې نسبت کوي په دې عقیده باندې نسبت کوي چې الله تعالی نعوذ بالله بچي زیږیدل لته نه او کنه په دې عقیده نه نسبت کوي بل عقیده نو عام مشرکان په دې کې فرق شته یو مجوس دي مجوس ډېر جاهل مخلوق دي هغه خدا وایي چې الله تعالی نسبی اولاد شته نعوذ بالله من ذلک تناسل باقاعده وینا او وای چې د پیریانو د مشرانو لونو سره وعده کړی دی نعوذ بالله من ذلک دا د مجوس عقیده ده ډیره باطله سړی په جبر راځي دویمه عقیده چې دا خو د تناسل عقیده ده دویمه عقیده چې دا نو هغه دار چې نه دا په نصاراو کې دا په جاهل خلکو کې دغه عقیده موجوده ده خو عام طور سره د نصاراو د يهودو د مشرکانو عقیده د اتخاذ الولد وکړه تاسو خیال کړئ اتخذ الله اتخذ الرحمن دا ټکرار وکړه نو دوی دا نه ویل چې دا ولد دی دا ولد دی بلکې وی اتخذ الله ولد الله په زوی نیولې دی نو دې ته موږ او تاسو پښتو کې دغه پښتو کې کومه ته پته نشته سوې وتا او متبنا وتا خلک وای په عربی کې سوې متبنا یو سړی په زوی نیول دا بسته زما بچي ها پوښي دای په کومه معنی سره دی ویل دي کې ابن عتیه رحم الله فرمایي په المحرر الوجیز کې هغه وای دا بنوته حنو و رحمت د رحمت او د شفقت زیواله دمر رحم دې په دې وی دمر رحم دې چې الله دې نه مجبور کی معنی دا چې الله دې نه سکیږي مجبور کیږي ک الله پاک کله یو کار کوي خو چې دې ورته ودرېږي وي بس صحیح ده مجبوری ده ها دې ته په پښتو کې نازولې وي ها یو ناز دې یو نیاز دې ناز ته ویل کېږي د محبوب نخرو ته وي او نیاز ته ویل کېږي هغه عاشق او محب چې وي هغه چې هغه نخري برداشت کوي نو هغه ته بیا سوې نیاز وي ها خوښ هغه ته سوې هغه ناز اورل ته نیاز وي د دې وجنه مونږ چې کله سورته اخلاص ترجمه کوو پښتو کې ته الله الصمد الله تعالی بے نیاز دی الله د چا نازونه نه وړي غل کې خوښ کنه الله د چا نازونه نه وړي مجبور کیږي نه د چانه مجبور کیږي نه نو دی به داول چې بنوته حنو و رحمت دا ابن عتیم وای دغه رنگ آلوسی رحمه الله پر روح المانی کې دک خبره کوي هغه وای چې دای د بعض خوارق د وجنه بعضی خلاف عادت سيزونه به انبیاء علیهم السلام نه وشو کنه خلاف عادت څنګه لکه عیسی علیه السلام الله په قدرت ورکو چې ته مرغۍ جوړوا زبیر علی دوم پوښتنه کنه د خټه دی د عیسی علی السلام د الله تعالی ابن صحیح شو ګور دا سکول شي دا الله وتا دا ابن څنګه لري شاول الله ته معنا کوي وای چې د الله دومره خواخته چې په خواخوالي کې د الوهیت بعد صفاتونه لري د الوهیت بعد صفات د تورکل چې دا تواخو نو دا ابن الله په دین سره حجت الله البالغه کې کوي او أغوي منهم من اعتقد أن الله هو السيد وهو المدبر لكنه قد يخلو على بعض عبيده لباس الشرف والتعله ويجعله متصرفا في الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عباده بمنزلة ملك الملوك يبعث على كل قطر ملكا ويقلده تدبير تلك المملكة فيما عدا الأمور العظام فيتلجلج لسانه أن يسميهم عباد الله فيسميهم وغيرهم فعدد
وعدل عن ذلك الى تسميتهم ابناء الله ومحبوبي الله وسمى نفسه عبدا لاولئك كعبد المسيح وعبد العزى وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه وسلم يومنا هذا. خوش هغه وای دا دک شانتی خیالي چیرې دا د الله د ډیر محبوبیت د وجنا الله ورته بعض تصرفات ورته چې دا کوي تاسو په دې کې مختار وي په دې کې مختار وي چې دا کار یو کو وای د دې مثال او د دوی شفاعت بیا قبلې الله ته مجبور کیږي په بعض بندګانو په باره کې چې څور ته دوی وای هغه الله کوي او وای د دې مثال دا تر لکه بادشاہ چې د خلکو یو مثال ورکړي دا الله له مثالونه نه ورکړي کنه وای لکه لوی بادشاہ ته په هر علاقې کې یو خپل امیر وټاکي کنه ملک وټاکي انو هغه ته اغلی ګری او هغه ته هغه کار او تدبیر او تصرف والا کړی چې تاسو څنګه ترتیب چلوي وای دا هغه مثال ورکړي او بیا وای دی چې کوم دی په دې ټکی باندې شرمېږي چې دوی ته بیا د الله بندګان وای هانو دانو ته چې الہ دی وای دا الله محبوبان دي نو محبوبان خو دې مونږ ته پته ده خو لیکن دوی د بلې وجنه شاسه وای او دا رنګ دوی وای چې د الله ابنا دي معنی سره وای چې دا د الله ابنا دي او بیا دوی ته وای د خپل ځانونو نسبت کوي چې په ځان باندې سنونه کوي عبد المسیح وای څه کنه چې په ځان باندې دانو کوي چې په ځان باندې عبد العزى دانو کوي خو چې لکه شیعاګان ته سبب ګوري عبد العلی نوم په ځان باندې یو العلی د الله نه دی خدای دې په کله بل معنی سره کله په حاجی او کله چې کوم دی دغه نوم دی کله قلبی علی خوش قلبی علی جمعه ته راغله دغه شو وای چې هغه ته تاسو کې وای چې قلبی علی مو یو خدای دې غږ کړی قلب د الله سپینه پرې دم ته پکې لا قلبی علی دا خوش دا خو جمعه ته نه پریدو هایا ته ځان په فخر کوي دا ما قلبی علی نو ځکه قلبی علی ما خوش کنه په سنی وته دې خندیر الله او چې دا خبره الله خنزیر من الله خنزیر د علی سپینم غړته وای دا خبره نو دا چې دغه شان نمونه بیا په ځان باندې چې دا بیا د نمونه په ځان باندې کیدی نو دغه معنی سره اتخاذ الولد په معنا تاسو کوشش وکړه نو دا نه دا د ډیرو جاهلو مشرکان عقیده او چې الله نسبی اولاد دي خدا خبره به کوله چې بنوته حنو و رحمت و شفقت دا دغه به کول ښا چې د متبنانی ولیدي نازولی دي الله ته مجبور کیږي نعوذ بالله بل کله سوال کله دی بیا چې کوم دې نور قصه خطا چې دا خو شفاعت څه شي دي شفاعت زمونږ نو دا سړي سورته زمر وګورئ سورته زمر 43 نمبر آیات دا سړي استمه سپاره کې درې سال احتمالات ها دا بیا ډیر ځای نه کوو یو مثال درکو مکانه تاسو بیا نور قران ګورئ خپل به مو میدان تریالی صحیح شو ام اتخذوا آیا جوړ کړی دي دوی من دون الله غیر د الله نه شفاعت کوونکی نیولې د الله نه غیر یعنی مطلب دوی وای چې دا مونږ له شفاعت کوي کله الله ورته اجازه ویو کني ته شفاعت قهري وای دیو بیا ان شاء الله تعالی په خپل سوره یونس کې خیری بیا په دغه عقیده رد کړه سوره یونس دعوه دادا چې رد په شفاعت قهري باندې نو هغه کې بیا ان شاء الله تشریح کو چې یو شفاعت کم شفاعت مقبول دے پر شفاعت کے کم شرائط تھی اہل سنت والجماعت عقیدہ خدا رد شفاعت شتر کنا نو دا کم شفاعت تے قرآن تے رکھ کے اگر شفاعت قہری دے شفاعت قہری دار ہے زور شفاعت دا مطلب نہیں کہ اللہ سره زور کوي اللہ سره خود زور نشي کولی د زور شفاعت دا مطلب د ماتا سفرونوی پختانه وای چې څه شي بعض منت د زور بتاي بعض منت لزور بتاي دومره منت به وو کی چې الله به مجبور شي چې خلو نه داسې سفارش الله سره نه چلیږي لکه ما او تا کله یو کار کی اجازه بالکل هم کړنی خو سره مجبور کی بندګانو کې دا کیږي خو په الله کې دا نه کیږي د دوی به دا عقیده وا دته څه الله سره محبت نه مجبور نه نو دغه خبره نو دای تاسو په دغه باندې پوه شئ ښا دې سره په دې کې دا یو نن تک تیر شو کنه وسنا او سنم او ندو دا ټکیدار نو ګورې سنم څه ته ویل کیږي امام راغب وای جثه متخذه من فضه او نحاس او خشب كانوا يعبدونها متقربين به الى الله تعالی سنم دې ته ویل کیږي چې دوی به یو جثه جوړ کړه شکل به او مخ په
او هغه به د سرو زرو نه د سپینو نه یا د لرګي نه یا د کان نسونه به جوړ کړه بیا به د هغه عبادت کوی په دی باندې مونږ ځان الله ته نږدې کوو وردا به صرف الہ اکبر به دا نه غنو خو مونږ ته مونږ الله ته ځان په دې طریقه باندې نږدې کوو چې د عبادت بعض حکمات کوم دی هغه وای کل ما عبد من دون الله پوه هر هغه شی چې هغه د الله نه غیر د عبادت کیږي نو هغه څه دی هغه صنم هغه څه دی صنم نو دا د غریباد وای کل ما شغلک عن الله چې تا د الله نه مشغوله کوي نو دا څه شی دا صنم دی دغه ته وای عبدالقادر جیلانی رحمه الله پیرانی پیر سے په فتح ربانی کی په صفحه نمبر 90 باندې لیکي کل شیء دون الله تعتمد علیه فهو صنم هر هغه شی چې د الله نه غیر یو ستاسو اعتماد وي خوشوي نو هغه څه دی هغه صنم دغه تعریف دی مجمع البحار کې راځي چې وسن څه شی دی هغه وی حجاره يعظمونها او مجمع البحار وی متخذ من دون الله الها دا کانو دی به تعظیم کولو خوشوي دغه شانت شکل مکل بینو ښا مرته ځکه سلیمانه کوله صحیح شو سلیم دغه رنگي وای ما کان له جسم او صورت فهو صنم هغه وای چې جسم او صورت نو هغه صنم دی و الا فهو وثن او که جسم او شکل نه کنه دغه شان کې یوتی غونتی نو هغه بیا څه دی هغه بیا وثن هغه وثن دی وصله وثن خپختو کې دغه رنگي یو ند څه ته ویل کېږي نو هغه مې ته رښتیا وخت ویلو هغه ته ختم کړی ښا صحیح شو چې ند په اصل کې مقابل برابر ته وي خو بیا صرف برابر ته ند ویل کېږي خاص صرف برابر ته فقہ اکبر کې علی قاری رحمه الله وی الانداد الشرکاء سواء كان من الاصنام او من الانام خو شوي انداد شرکا دي کده اصنام نو او کده انام د خلق نو کده بوتانو نو کده خلق نو کو الله سره شریک ده یو نسب دي نسب سدي نو نسب بدوی عبادت څنګه غاڼو خودمره به غاڼو چې ردغه تیګه صدا دغه تیګه خوا کې چې تو ذبح وکې کنه نو دا کاکا سے پدی باندې سخی سے ابن ناس تکړه دا په خوشالي صحیح شو مجالس الابرار کې راځي النسب كل ما نسب وعبد من دون الله من حجر او شجر او قبر اوي کچر هغه شی چې د الله نه ما سوا او درولې چې د عبادت کړې شي د که حجر وی که شجر وی که ونه وی که بوټي وی که کانه وی او که قبر وی هغه ته ویل کیږي حجی بیا د دې د عبادت وجوهات څنګه او بیا ان شاء الله تعالی ته خپل ځای کې راځي بیا به ذکر کوو په وقفو بیا مشرکین بالملائکه او مشرکین